د نبی علیہ السلام د والد محترم نوم عبدالله او د والدې محترم نوم آمنه بی بی آمنه. بی بی آمنه په مکه مکرمه کې د یو بهترین خاندان سره د هغې تعلق و چې هغې ته بنو زهره قبیله وې او د بی بی آمنې د پلار نوم وهب و او د تره نوم یې وهیب و او دا د خپل تره په تربیت کې وه. عبدالله متعلق ډېر زیات رشتې راتلې او خلقو په خپله دا غوښتنه کوله چې زمونږ لور یا زمونږ خور دا دې د عبدالله په نکاح کې راشي. نجومیانو دا پیشنګویه کړې وې د عبدالمطلب متعلق او د عبدالله صاحب متعلق چې د ده په اولاد کې به د آخر زمانې پیغمبر پیدا کېږي. لیکن د دې د هر چا دا خوښی چې خپل بچي له په یو ښه نسب کې او د یو هوښیارې بیبي او خشته بیبي سره نکاح وکړي. نو د عبدالمطلب دا خواهش و چې زه د دې بی بی آمنه سره د خپل زوی د عبدالله نکاح وکړم او مغسې وشوه. بی بی آمنه د وهب لور د وهیب د تره په تربیت کې وه. دوی غوښتله تره ورته ورکړه. کله چې نکاح لتلل نو دې وخت کې د عبدالله د حضور پاک د والد محترم عمر 19 کاله دی تقریبا. نو دا با قانونو چې نکاح به وشوه نو هغه زمانه کې دا رواجو نو دا نکاح والا کم زلمی چې به د به 3 یا 4 شپې دا د هغه ښځې په کور کې کولې تېرولې به. دا د هغوی یو رسم او یو رواج او عجیبه داسې وشوه چې د نبی علیہ السلام د مور بیبي د تره لور د دې وهیب لور هغه عبدالمطلب ځان له وغوښته. هغې پرې رضا شو ځکه ما تېره جمعه درته پوره د عبدالمطلب تاریخ ذکر کړی تقریبا. نو چې دی کله نکاح لتلل د عبدالله ورپسې شاته په لاره ور روانو نو په مکه مکرمه کې یو یهودنه ښځه وه او څوک کوئی کاهنه وه. نو دواړه به هم به یهودنه و هم د کهانت دا علم ورسره و. نو دا اتفاقا په لاره باندې ولاړه وه. نو عبدالله صاحب یې ولیده. نو چې دې څنګه ولیده نو دله دعوت ورکړه د ګناه چې منکر راشه. نو عبدالله ورته انکار وکړ او یو 2 شیرونه ورته وی معنی دا ده چې حلال خلق او پاک خلق ګناه نه کوي او پاک خلق د خپل ځان د پاره د پاکو انتخاب کوي. داسې یو 2 شیرونه ورته وی او زه ګناه نه کوم ناروا نه کوم او عبدالله صاحب ته نیغ تیر شو. عبدالمطلب ځان سره کسان بوتلیو دی مخکې تلیو او د بی بی آمنه سره د عبدالله صاحب نکاح وکړه او کم چې د بی بی آمنه ترو وهیب د هغه لور سره خپله نکاح وکړه. دواړه نکاحونه په یو ورځ شو. نو د دې د زول رسم مطابق عبدالله 3 شپې دا د سخر په کور باندې تېرې کړې. دا د هغې رسم و. د نکاح نه پس به دا پاته کېدل. نو چې 3 ورځې پس په لاره د عبدالله را روان دی نو هغه ښځه چې مخکې پتلو کې د ګناه دعوت ورکړی و هغه ورته دروازه کې ولاړه وه. نو عبدالله له اواز ورکړ. نو چې عبدالله ته وکتل وی چته تللی وی؟ وی زه تللی او د وهب لور د آمنې سره مې نکاح شوه. وی ښه غوږ کېږده. وی زه څه پلیته ښځه نه یم ګورې او نه زه زناکاره ښځه یم. ته چې په لاره تلې نو ستا په دې تندي کې ما د آخر زمانې د پیغمبر د پیغمبرۍ رڼا
صحیح کړه د خپل کهانت او د خپل علم په بنیاد. ما ستا تندی معلوم که چې په دې تندي کې یو داسې نورانیت او رڼا پرته ده چې هغه نورانیت او رڼا به د آخر زمانې د پیغمبر په شکل کې پیدا کیږي. نو ما وی چې دا رڼا به تا نه زه ځان ته راکاږم او دا د آخر زمانې پیغمبر به زمانه پیدا شي. خو اوس مې د زناکاره نیم دا مې دیله دا دعوت ترکه. خو اوس هغه رڼا ستانه د وهب لور آمنې راښکلې د ضرورت مې دته نشته. هغه وی زم ګناه نه کوم. د نبی علیہ السلام د پیدایش نه مخکې داسې نښې نښانې زلنده ښکارېدې. څه درته ما تېره جمعه ویلې دي. بی بی آمنه وی د حضور پاک والده محترمه وی په ښځو باندې چې د حمل په زمانه کې د امید په زمانه کې کم تکلیف تېرېږي وی ما دا تکلیف نه دی محسوس کړی، نه مې بوج محسوس کړی دی، نه مې درونوالی محسوس کړی دی او نه ما ته څه تکلیف رسېدلی دی. او داسې عجیبه زمانه وه چې یو ځل زه په کټ کې خوب د شپې نه راته اوړېدم نو ما یو غیبي سړي نه یو غیبي آواز واورېد. وی هغه سړی ما ته وی چې ای آمنې ته څه خبرې چې ستا په ګېډه د دې امت سردار پروت دی او دا هلک چې پیدا شي دله به نوم محمد اږدې ګورې صلی الله علیه وسلم. او چې پیدا شي نو یو دم به پی چې هغه دم یې راته وښو. سیرت ابن هشام کې شته دا واقعه. اعیذه بالواحد من شر كل حاسد، اعیذه بالواحد من شر كل حاسد، چې دا یو الله په نوم دې هلک له زه پناه غواړم د الله په نوم د شر د هر حاسد نه چې د حاسدانو د شر نه خدای پاک محفوظ کړي. او عجیبه دا وه چې په دغه زمانه کې په مکه مکرمه کې قاتو مکه کې خاصم واد غیر ذی زرع دشت او خشک علاقه ده، خو بیا هم په دې غرونو باندې د غر دا واړه واړه بوټي کېدل او کبلې به پکې زرغونېدلې نو خلکو به سارو له تګیا ورکوله. نو د سارو ګیاګانې میاګانې نه وې، باران بند شوی. او چې کله د نبی علیہ السلام زما امید پیدا شو د حضور پاک متعلق نو مکه مکرمه کې خدای فراخ سالی پیدا کړه، بارانونو شو او په غرونو په دشتو ګیاګانې زرغونې شوې او د خلکو د ګډو چیلو او د اوښانو غولاندې د پیو نه ډکې شوې او د خلکو څاروي د وازګو نه ډک شو. وی قسم دې زه پوهېدم چې دا د ما د دې بچي برکات دي چې لا دنیا ته دی تشریف نه دی راوړی، لا پیدا شوي نه دي او په مکه مکرمه کې خدای پاک فراخ سالی پیدا کړه. بیا د پیدایش په وخت کې چې دی کله پیدا کېده نو ناشنا حالات او واقعات څرګند شوي دي. عبدالمطلب وی ما یو خوب ولید، وی زم لاستیم او زما د شان یو زنځیر اوچت شو او هغه زنځیر تا اسمان سره ولګېد، یو سر زما پرې شا پروت دی او بل اسمان سره ولګېد او ایناګانې هغه زنځیر په اونه بدل شو، اونه ته جوړه شو او د هغې اونې خرامونه پیدا شو او په خرامونو کې څانګې جوړې شو، په څانګو کې میوې جوړه شو. وی ډېر خلک راځي چې دا اونه کټ کي، خو یو خشتا لږ دی خوبصورت هغه ته خلک منې کوي، څوک ورته نږدې نه پرېږدي. نو په دې اونه کې چې کومې میوې وې نو ما لاس اوچت که چې زم ته یو میوه روشکوم خو زما لاس نه ور رسېده، زه به زما لاس به واپس را پرېوت. وی دې کې راویښ شوم نو د هغه زمانې چې کوم کاهنانو عالمانو د هغې نه مې د دې خوب تعبیر وغوښت. هغې وی ستا د شا نه به د آخر زمانې پیغمبر خدای پیدا کوي او د هغه دا څانګې د هدایت او دا میوې د هدایت دا به په دنیا کې خورېږي او خلک به ترې فایدې اخلي او څوک به مخالفت کوي، راځي چې داونه کټ کی مخالفت به کوي خو خدای به د خلکو د مخالفت نه محفوظ ساتي. وی ته هغه میوې ته ونه رسېدې نو د هغه د نبوت زمانې نه به ته مخکې مرې. وی دا تعبیر ما ته ملو شو.
او چې کله حضور پاک مبارک پیدا کېده نو عبدالمطلب سے پخپله وی زه بیت الله سره خوا کې ناستم وی دا بیت الله دا دیوالونه د ځمکې لرالل او بیا اوچت شو او څومره چې په مکه مکرمه کې غټ غټ بوتانو نو دا به په ځمکه پرېوتېدل. د مکې غټ کافران وی په دغه شپه زمونږ یو غټه بوتخانه و په هغې کې بوتانو او چې کم غټ بوت و نو په ځمکه پرېوت. وی مونږ بیا نیغ کړ وی بیا په ځمکه پرېوت وی مونږ بیا نیغ کړ نو بیا په ځمکه پرېوت نو بیا هم نیغ کړ. وی مونږ کې یو کس وی چې هر څه چل دی خو په دې شپه څه ناشنا کار شوی دی. د نبی علیہ السلام مبارک شاعر دی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ دیوی تقریبا د شپږو اوو کالو دغه وخت کې د شپږو اوو کالو وی یو یهودی آواز وکړ او چغې کړی هغه یهودی چې د آخري زمانې د پیغمبر ستاره اوچته شوې ده او دا هغه ټیم دی چې دې ټیم کې د آخري زمانې پیغمبر دنیا ته تشریف راوړی دی او عرب هم په تاسو کې پیدا شوی دی. او په جاړه شو مې چې جاړې ولې کاکاجي وی جالم په دې چې مونږ وی دا منقبت به بني اسرائیلو ته میلو شي زمونږ قوم ته خو دا منقبت زمونږ د قوم بني اسرائیلو نه د مکې عربو ته منتقل شو. وی چې مونږ معلومات واغشتل نو دغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړ او مور بیبی وی د پیدایش په درد اس قسمه تکلیف پوی شوی نیم او یو ناشنا رڼا مې ولیدله او د هغې رڼا نه ما ته خدای پاک شام او بصره وښول. او مشهوره خبره د ډېرو کتابونو لیکلې ده چې د فارس کم آتشکده وه اخو مجوسیانو اور ته به عبادت کو. زرو کالو کې هغه نه وه مړه شوې ځکه هغې به پکې خپل تیل اچول او دا بلولو انتظام به یې کو هغې ته به کسان ناست و چې دا مړه نه شي او په دقه ټیم د هغوی هغه آتشکده چې د هغې هغه کم مرکزي عبادت خانه و هغه ورې مړ شو او د کسرا د غټې ماڼۍ نه غټې غټ تیږې راوغورځېدلې نو هغه کاهنان راوغوښتل وی زما د دې ماڼۍ باندې بېګال زلزله راله او تیږې ترې راوغورځېدلې دا څه وجه کېدی شي. هلته اطلاع راله چې د فارس آتشکده هغه مړه شوې ده دا څه وجه ده نو هغې لم نجومیانو کاهنانو خبر ورکړ چې په دې ټیم په دې شپه په دې وخت کې نبی آخر الزمان دنیا ته تشریف راوړلی دی. جنات او دا پیریان به بر اسمان ته ختېدل دا خدای په اسمان بند کړل نو هغې خپلو کاهنانو او جادوګرو له اطلاعات ورکړل چې څه نوې معامله پېښه شوې ده زمونږ بره د اسمان تلل بند شوي دی او منع شوي دی. بهر کیف چې کله پیدا شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مور بی بی وی عجیبه کیفیت و چې دې پیدا شو نو دا اسمان ته ګوته نیولې وه لا ماشوم دی اسمان ته ګوته نیولې ده او مشهوره خدا ده چې په 12 د ربیع الاول دنیا ته تشریف راوړی دی لیکن کم محققین چې دي تاریخ دانان او د سیرت لیکونکي هغوی چې کم تحقیقات کړي دي نو دا تاریخ ټیک نه دی ځکه په دې د ټولو علماو اتفاق دی چې ورځ د ګل وه د ګل دا ورځ ډېره زیاته بختوره ده د حضور پاک پیدایش د ګل پر ورځ او مدینه منورې ته چې هجرت شو مدینه شریفې ته ورسېد دام د ګل ورځ وه او وحی چې نبی علیه السلام ته نازله شوې دام د ګل ورځ ده. نو یو ځل د نبی علیه السلام مبارک نه چا د ګل دروازې تپوس وکړه د روژې وی صاحب که زه د ګل پر ورځ روژه ونیسم د دې روژې څه فضیلت دی نو حضور پاک وفرمایي وی د ګل پر ورځ پیدا شوی او د ګل پر ورځ ما له وحی راغلی ده نو وی د ګل ورځ خو ډېره مبارک او بختوره ورځ ده. مسلم شریف کې حدیث دی او یو حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام به د ګل پر ورځ عموما روژه نیوله د ګل پر ورځ باندې. نو د ګل ورځ دا بختوره ورځ د رڼو ورځ د ګل وه او میاشت د ربیع الاول وه نو چې د ګل ورځ او د ربیع الاول د میاشت دوی حساب کوي او د اصحاب الفیل چې تیره جمعه مې قصه کړې وه د هغې د هلاکت 50 ورځې تېرې شوې وې نو دی وی چې دا 12مه نه جوړېږي په دغه کال 12مه دا کېدی نشي نو څوک اتم د ربیع الاول یادوي خو زیات تر محققین نه هم د ربیع الاول یادوي او د اپریل میاشت وه
او څوک شلم یادی او څوک 20 تاریخ یادی 22 اپریل او د سحر 20 منټه د پاسه 4 بجې پاغه غړې نه وي پاغه زمانہ کې خدا دوی د منټونو حسابونه کړی دي چې پاغه ورځ د نبی علیہ السلام د پیدایش ټیم سو سبا خطلو او نور ته خطو ته لا ډیر ټیم پاتو نو هغوی چې حساب کړی دا 20 منټه د پاسه 4 بجې تقریبا جوړېدل چې څنګه پیدا شو عبدالمطلب خدا ناشنا واقع ولیدله نو زر راغی د خپل زوی کورته د عبدالله صاحب کورته او چې څنګه راغی نو تپوس یې وکړه هغه ته خو د انګور پته وه وی دا معشوم خدای پاک پیدا کړی دی وی شاه بزرې ټوکله کې ونغاړه او مال یې راکړه نو عبدالمطلب ته په لاس کې واغېسته او اوچت یې که ولاړ وی زه په ده لومبې د بیت الله طواف کوم نو د بیت الله نه پې طواف وکړه والد محترم د پیدایش نه مخکې وفات شوی ځکه چې هغه په یو تجارتي سفر کې تللی مدینې منورې ته او په مدینه منوره کې د هغه ماماخیل خو مدینه منوره کې ما تیره جمعه درته ویلي چې د هاشم ښځه د عبدالمطلب مور دا د مدینې منورې و سلما یې نوم نو دا دی هلته بیمار شو په بیماری کې بیا وفات شو او په مدینه منوره کې دفنم شو نو عبدالمطلب ته چې پته ولګېده نو هغه ویل ګره دې زه معلومات کوم نو رده یو زوی حارس یې نوم یې هغې ولېږه مدینې ته وی ته بچې لاړ شو ماله معلومات والا د قافلې والا خو وایي چې عبدالله وفات شوی دی چې لاړ او معلومات یې واغېشتل هغې ورته وی او عبدالله وفات شوی دی او مونږ د بیماری علاج مونږ خو جوړ نشو او بیا هم دلته په مدینه شریفه کې دفن کړی دی نو د 19 کالو په عمر کې د حضور پاک والد صاحب واده کړی او د 13 کالو په عمر کې تقریبا وفات شوی دی نو حضور پاک د پلار د وفات نه پس الله دنیا ته راولېږه دې کې یو حکمت دی هغه درته لږ ساعت پس وی لومبې پیول خپلې مور ورکړل بیبي آمنې او بیا د ابولهب یو وینځه و سویبه هغې ولې یو څو ورځې پی ورکړل او ابولهب د نبي علیه السلام ترو دې سویبې ابولهب ته زیرم ورکړ چې مبارک دی چې ستا د هغه مړ ورور عبدالله زوی پیدا شوی دی نو ابولهب د نبي علیه السلام د پیدایش په خوشحالۍ کې هغه سویبه آزاده کړه وی تا مال د مړ رور د زوی د پیدایش خبر راکا نو په دې خوشحالۍ کې مې آزاده کړې نو په بخاري شریف کې یو ټکی امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی دی ناشنا چې ابولهب چا په خوب کې ولیده وی څه حال دی وی ډېر خطرناک حال مې دی ډېر د خدای په عذاب کې پروت دی شر حال مې دی ځکه د پیغمبر علیه السلام لوی دشمن لومبې دی او په نبی علیہ السلام د کاڼي غزار لومبې دی ابولهب کړی دی وی ډېر خراب حال مې دی او شر حال مې دی خو وایي چې ما نبی علیہ السلام د پیدایش په خوشحالۍ کې سویبه آزاده کړې ده چې هغې ما اطلاع راکړه وی د هغې په سبب الله زما په دې قټه ګوته کې پیدا کوي نو هغه زه دلته کې روم هغه زه دلته اوس کم نو دا د حضور پاک لوی شان دی ګورئ دلته بعضې زمونږ طالبان یو سوال کوي وی د کافر متعلق قرآن شریف کې راځي چې لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون چې کافر ته په عذاب کې تخفیف نه راځي عذاب به ورته اسانېږي نه په جهنم کې او نه به ورله خدای مهلت ورکړي نو دا ده ته د اسانتیا ولې راغله چې دا پی په دوزخ کې څکي نه د هغه پیو فایده هغه ته نه میلاویږي د جهنم خو دومره تیز تاو دی چې دا خو لا د ګوتې پوټې غوندې پی دی چې بالټۍ پکې ورواچوې لا د بالټي نه به نه جدا شوی چې الوتی به دله فایده نه ورکوي خو د نبي علیه السلام لوی شان ته معلومیږي او هغه له افسوس ورکوي چې نیکبخته صرف د هغه په پیدایش دې خوشحالي کړې ده نو ګوته کې دې پی پیدا شي که ایمان دې پرې راوړی وي نو چې څومره د پیو چینو کې به په جنت کې پروت وي نو سویبې ولې یو څو ورځې پی ورکړل هغه د ابولهب وینځئ نو بیا خدای پاک نبی علیہ السلام د بی بی حلیمې په قسمت ورورسه
دا په طائف کې بنو سعد یو خاندان دی هلته اوسېدله او د بانډو د طائف آب و هوا ډېره مزېداره اوس هم د طائف آب و هوا ډېره خشته ده ډېرې ښکلې میوې پکې کېږي او ډېرې خشته اعلی سبزی پکې کېږي او یخ وطن د مزېدار اعلی مکې مکرمې نه بار یو غر دی د هغه غر نه شاته تقریبا 100 کیلومیټر لږ بګ به طائف راځي نو دا هغه ځای ښځې به کال کې یو ځل راتلې او په مکه کې به ماشومان کتل چې چا ماشوم پیدا شوي چې مونږ یې ځان سره یو څو تربیت یې وله وکړو دیانې به وې نو هغې کې به د هغې هم فایده وه او د مکې د خلکو هم دا یو رسم و رواج و چې خپل ماشومان به بانډې ته لیږل ځکه هغې به وی د شهري خلکو د شهر آب و هوا ټیک نه او د بانډې آب و هوا مزیدار او بیم خشته هوا مزیدار او د بانډو جبه عربي اصلي وي او شهر ته ښار ته خو هر قسمه خلک راځي نو جبه یې ګډه وډه شوي نو خلکو به خپل ماشومان ورکړل هغې به وله پالل او دوی به وله پیسې ورکول نو بی بی حلیمه رضی الله تعالی عنها وی دقسې د طائف د بنو سعد زمونږ ښځې لاړې زنانه چې دوی ځان له ماشومان ګورو چې مونږ یو ساتو پیسې پې وګټلو وی چې رالو په مکه کې معلومات کول نو وی زما چې څومره ملګري راغلي وي هرې ملګري ته یو یو ماشوم میلاو شو او وی پیغمبر علیه السلام ته چا غاړه نه ښوده خلکو به وی دې کور کې یو ماشوم پیدا شوی دی یو اتر ورځې مخکې نو چې رابلل تپوس به وکړو نو د پلار نشته دا یتیم دی د پیدایش نه مخکې پلار وفات شوی دی نو چې هغه ښځو به ورته غاړه نه ښوده چې دا یتیم دی نو موږ له به څه راکړي پلار یې نشته نو موږ له به څه راکړي وی ډېرې ښځو پې چکر ولګو خو دې چا هم قبول نه که وی زم په ړومبي ځل د عالم چې تپوس مې وکړه وی چې پلار یې د پیدایش نه مخکې وفات دی وی ما وی چې دا ماشوم نوړم ما له به څه راکړي څه پیسې به راکړي خو ما نورو ملګرو ته مې ماشوم میلاو شو او ما ته میلاو نه شو نو مې چې تشه ځم نو زه دا ماشوم به خیر ځان سره بوزم نو رالم او نبی علیہ السلام مبارک دا ماشوم مې ځان سره اوچت که چې تشه نشم تلی وی زما ته څه پته وه چې دا خو په دنیا کې واقعي یتیم دی خو د خدای په نزد د یو لوی مقام او مرتبې خاوند دی وی ما چې دوی څنګه اوچت که او ما خپل سینې ته واچو ګسې سینې ته لکه د ما خپل بچی مو نو وی ده زما ګسه سینه نه اغېشتله جړلې نو ما زر دی بلې سینې ته که نو وی زما ښې سینه یې واغېشته او ګسه سینه زما هغه بل بچي ته ژوه او چې په لاره تلو نو په کومه قچره چې ما سورلي کړې وه نو یې ډېره لاغېره وه او ډېره ټپه وه او وی ما به شړله او قافله کې سفر نشو کولی رستو رستو به کېدله او وی چې ما نبی علیہ السلام مبارک غیږ کې واغېشته او په هغه قچره څاروي باندې سور شم وی قسم دی چې زما څاروي د نورو څاروو نه مخکې روانو نو ما ته د قافلې خلق وی چې حلیمې دا هم هغه څاروي دی که دا د مکه کې بدل کو مې چې نه دا هم هغه څاروي دی خو ما له خدای یو برکتي ماشوم په لاس راکړی وی قسم دی چې زما په سینه کې دومره پی پیدا شو چې نبی علیہ السلام به موړ شو زما خپل بچی به موړو او زمونږ په علاقه کې په دغه زمانه کې قات و قات ګیاګانې نه وې نو زما ګډې چیلې او څاروي چې به زما بچو سره له بوتلل نو ماښام به ماړه راتلل وی زما څاروي سر به شو غلاندې به یې د پیو ډکې وې او خلکو به خپلو غلامانو ته بچو ته وي چې تاسو څاروي نار راولئ او د حلیمې څاروي ماړه راځي دا ولې هغې سره یو ځای د هغې څاروو سره څاروي سره وی وی بیا به خلکو زما څاروو سره یو ځای څاروي سرول خو بیا به هم د خلکو څاروي نار راتلل او زما څاروي به ماړه راتلل او غولانځې به یې د پیو ډکې وې وی قسم د ما د پیغمبر علیه السلام مبارک په بوتلو په دغه څو ورځې کې دنه دنه د هغه برکتونه محسوس کړي دي او ما لیدلی دي او ما به دې کله د خپلې بلې سینې ته واچو د پیو دپاره نو نبی علیہ السلام په ماشوموالي کې هم ډېر انصافدار و وی د هغه خپل بل رور پی ته به د خوله نه اچول هغه به یې نه رول هغه خپله سینه به یې رودل هغه بله به یې نه رودل او عجیبه ناشنا ټکې سیرت ابن هشام کې شته او په مستد احمد کې هم شته او نور علما هم لیکلي دي چې نبی علیہ السلام مبارک به ما دې مونږ ورته اورڼۍ وایو که نه
ماشوم نه چې کوم لومبې ټوکړه تاوی وی ما به په ورونه کې دی واچو نو ماشومان خو لتې وی چې ویس پړی او ځان نه هغه ټوکړه غورځئ وی یقین وکړه چې ما به دې په ورونه کې واچو او زه به رالم وی د ده نور وجود که به ښکاره شوی خو د نامه نه لاندې عورت به د ده همیشه پټو فرشتې به حفاظت کو د نبی علیہ السلام مبارک وی زر زر بلویده په میاشت کې د هفتې برابر چې بل ماشوم هفته کې څومره نشونما کوي دی به په ورځ کې هغسې نشونما کول او چې بل ماشوم میاشت کې څومره لویږي هفته کې به هغسې لویده او چې بل ماشوم په کال کې څومره لویږي نو په میاشت کې به هغه مره ترقي نبي علیه السلام مبارک کوله او وجود یم طاقتمنو وی د نور ورونو خویندو سره به یې لوبې کولې یو خور یې وه شیمای نومو دا د رضایي خور یې وه د بیبي حلیمې خپله لور وه نو یو ځل یې نبي علیه السلام بوتلی نو بیبي حلیمې وی چې زما په زړه کې د نبي علیه السلام ډېر لوی قدر و ځکه ما ته هغه برکتونه معلومېدل ما کرغله فراخه شوه زه په خېټه مړه شم زما بچي په خېټه ماړه شو زما څاروي ډېرېدل برکتونه پکې پیدا شو نو وایي چې زه به ډېر د خپلو بچو نه به مې د نبي علیه السلام ډېر خیال ساته نو یو ځل یې په غرمه کې زما د لور شیما نبي علیه السلام ایستی و نو زه ورپسې بار ووتم چې دا ماشوم دی په دې تو کې ولې ایستی دی د عربو نور لږ تیزي ډېر تیزي چې دا دی ولې په دې نور کې ایستلی دی نو وی چې اوس هغې زما لور شیما نبي علیه السلام رانیولی دی او راولي یې د ګوتې نه هم دومره عمر نه وه د ګوتې نه نیولې دی وی ما هغې خپلې لور ته غوسه وکړه چې تا ته ما نه وي چې دا ماشوم به د نور نه ساتې تا ولې په نور کې په غرمه کې بار ایستلی دی وی ما ته وی چې راشه مورې ناشنا ټکې درته ښیم څنګه دی وی ده باندې نور نه لګي اوریاس پې د پاسئ او چې دې کم خوازي د اوریاز ورسره روان یې هغه سورې پې د پاسئ راشه وګوره دا د نور دی او د نور د پاسه په د سورې دی وی دا د نبی علیہ السلام مبارک د ماشوموالي برکتونه ما لیدلي وی یو ځل 2 کاله چې موله پی ورکړل نو ما دی راوست خپلې مور بیبي له چې مور ته یې حواله کوم ویله مې نو خو قانون به دا و چې 2 کاله به د ماشوم ساته زیات پرې نه ساته نو چې مې راوست نو په مکه مکرمه کې وبا وه طاعون بیماري وه نو ما ته مور ته مې ویلی وي چې دا ماشوم دی زما خو نه کېږي او مکه کې وبا ده نو که دې خوښی خیر دې ما له پیسې مه راکوه اجرت مه راکوه دې به زه واپس بوځم وی مور یې راته وي چې او دلته وبا داسې نه بیماري ورته ونه لګي واپس یې بوځم وی ډېر زیات پې خوشحاله شو نو بیا مې بوته نو 2 کاله را سره زیاتي عمر یې تېر که 4 کاله یې دې سره تېر کړي وی یو ځل په طایف کې یو میله لګېدلې وه نو مونږ هغه میلې ته ولاړو دا جادوګر دا خپل جادوګري ښکاره کوي که نه جادوګري په دې میلو کې اوسمي نو وی زه هغه میلې ته هغه جادوګر لګیا د خپل کرتبونه ښکاره کوي او زه ورته ولاړ یم او نبي علیه السلام ما سره خوا کې ولاړ دی وی دې کې د هغه جادوګر په پیغمبر علیه السلام نظر شو وی چې څنګه پې نظر شو وی د جادوګر چغې کړې چې دا ماشوم مړ کې دا ختم کې د دې ماشوم د وجه نه به زمونږ د پلار نیکه دین ختمېږي الی دې مړ کې وی ما نبی علیہ السلام ځان ته رانږدې کړ او جادوګر ته مې غوسه وکړه چې د خدای دې بېخ وباسه زما بچی وجنې ته خو رانږدې شه څوک خو زما زوی ته رانږدې شي خو ماشوم له خو د چا لاس نه ورځي یاره وی زه پوه شم برکتونه خو مې لیدل او اتفاق دا وی چې په قافله کې کله زه روانم وی نبی علیہ السلام ما سره دی هغه زمان پی ورکول دا مخ ښکاره شو نو هغه ورته وکتل وی ما ته وی چې د دې ماشوم څه نوم دی وی ما ورته وی چې د نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم د ده د پلار څه نوم دی نو ما ورته د خپل خاوند نوم واغېسته چې پلار یې دا دی ولاړ دی او دی نوم دی حارث
او ما ته وی چې د مورې څه نوم دی؟ وی ما ورته وی چې دی مورې مو زما نوم آمنه دی. وی ما ته هغه نجومي وی چې کله دې ماشوم د پلار نوم عبدالله وی او دې وخت کې مړ وی جمدې نه وی او د مور نوم یې آمنه وی، دا اوس ما لاله وجمې. خو ته وی چې دې پلار دی جمدې دی نوم دی حارث ولا خو، او ته وی زی مورم او نوم ستا حلیمه دی، نو دا په شک کې دی واچولم. وی ما ورته وی چې ولې دی وجه؟ وی د دې ماشوم شکل د آخر زمانه د پیغمبر په شان دی، د تندین د آخر زمانه د نبوت رڼا روزي، خو د هغه په صفتونو کې دا لیکلي چې پلار به د پیدایش نه مخکې وفات شوي او د پلار نوم به عبدالله او د مور نوم به آمنه. نو د دې په دې وخت کې په شک کې واچولو. وی مې چې شکر دی چې خپل نوم مې ورته ښوولی او دا خپل پلار مې ورته ښوولی، دا خپل خاوند مې ورته ښوولی. وی یو ځل زما خپل ماشومان وروڼه خویندې په منډه رالل. وی ما ته وی چې مورې هغه زمون قریشي رور خو چا مړ که؟ وی بس په ما هیبت راغی. وی مې چې دا خو لانجه پیښه شو، نجومیان او کاهنان او یهودیان خو د متعلق اطلاعات او خبرې ورکوي، مسله پیښه شو. وی مې چې ولې؟ وی چې هلته مونږ لوبې کولې او یو څو کسان رالل او چړې یې راوویستې او په سینه کې یې ولې وټومبلې. وی بس ما چغې جوړې کړې، خاوند ته مې وی سړیاله راشه. وی منډه مې کړه چې راشه مونږ ته ځای وښایه. وی ماشومان را سره و، وی هغه ځای له یې بوتلو. وی چې هلته سینګ ورسېدو ام کتل، وی نبي علیه السلام دقسې یک تنها ولاړ دی او شین ګوشین بهر کیف وی شین ګوشین ولاړو. کور ته مې راوسته، چې مې کور ته راوسته او کله نبي علیه السلام یو پوټی قلار شو، نو ما ته تپوس وکړ بچې څه چلو؟ وی راته وی چې مورې، نو هغې بیبي حلیمې ته به مور وی، مور یو دو سړي رالل. وی هغه یو ابل نه تپوس کړي چې دا هلک دی؟ هغه ورته وی هم دا هلک دی. وی زه یې ونیولم او چړې چاقینچانې چاکوان ورسره و، هغه یې راوویستل او ما ته وی چې بچې مه یېرېږه، تا نه به خدای د دې امت مشر او سردار جوړوي. تسلي راکړه. او دې ځای کې د دې سینې د دې قوتې نه تر د دې نامه پورې د دې خېټې پورې دا ځای رالوشلو او زه په دړ نیم پې شوی. او بیا زما د دې وجود نه نبي علیه السلام وروستو دا قصه بیا کړې ده. دا یې وروستو قصه کوي، خو که لا ماشوم دی پوهېږي نه. زما د دې وجود نه زما زړه راوویسته او ځان سره د زمزم اوبه راوړې وې. حضور پاک به وروسته وی چې دا زما ماشوموالي کې کوم قصه در شوي سینه شلېدلې شوې وه، وی چړی چاکوان او سامان ټول د جنتو او بره زمزم وې. نو زما زړه پې ووینځه او د زړه سره داسې پوټینۍ غوندې غوښه وه. وی هغې تیب شو کوله اخ یې غورځوله. وی هغه یو دی بل ته وایي چې دا د انسان زړه سره د شیطان د ناستې جالی چې دا تې ختمه کو. او بیا یو کاسه وه چې هغه د سرو زرو وه او هغه د علم او د حکمت نه ډکه وه. هغه کاسه زما په دې زړه کې ورواړوله او زما رګونه پې ډک شو. او بیا ورسره یو مهر زما په زړه د پاسه هغه مهر لګاو او بیا زما هغه غوښه یو ځای کړه او لاس یې پراخ که واپس ټیک شو. دا څلور کرته دا شق قصه در شوی دی. یو وخت بیبي حلیمې کراو نبي علیه السلام تقریبا د 4 کالو چې دا واقع پیښه ده. او بل دل د 10 کالو عمر ته چې نبي علیه السلام ورسېد نو دا بیا شوې ده. او بل دل چې نبي علیه السلام ته کله نبوت میلاوېده په غار حرا کې دا بیا شوې ده. او بل دل چې نبی علیہ السلام مبارک کله معراج ته بر اسمانونو ته نو دا واقع بیا شوی ده. 4 ځله دا د سینې اپریشن د نبی علیہ السلام مبارک شوی ده. بی بی حلیمه وی په ویریدم وی ما وی چې رباس او په دې لک دا سم مسله دا چې ته پیریان دی او کس شي دی اسنه واقع دی لک ته نقصان نه راسي. نو 4 کال چې پوره شو نو مور له راوس نو مور ته ولوي ټوله قصه وکړه. نو مور یو خندل وینا یریګه ما
ما د دې ماشوم ډیر عجیبه حالات لیدلی دي. زما دا د پیریانو خبره نه ده، زما ردی بچی به ډیر لوی شاني ان شاء الله العزیز. او ډېرې خوږې خبرې ورسره کولې، او مورې مورې لفظ به یې ورته وي چې خبره به یې کوله نو مورې مورې. نو چې دا زنانه بیا لاړه، نو ما د چا نه تپوس وکړو چې دا ښځه څوک و چې نبي علیه السلام یې دونه قدر وکړو، په هڅې ورته په څادر یې کېنولو، مور مور ورته وایي. وی هغې وي چې دا هغه ښځه ده چې نبي علیه السلام له پی ورکړي دي، بی بی حلیمه رضی الله تعالی عنها. او د مدینې منورې چې کوم قبرستان د جنت البقیع ورته وایي، په هغې کې دفن د هغې کې قبر هم دی. هغه خورې چې و شیما چې کله د حنین او د اوطاس غزا شوه او قیدیان پکې گرفتار شو، نو دام پکې گرفتار شو. نو په زرګونو قیدیانو، نو دی شیما صحابو ته وی چې زه خو ستاسو د پیغمبر خور یم. نو نبی علیہ السلام ته چاله وی صاحب په دې قیدیانو کې یو جینۍ ده، او هغه وی چې زه ستاسو د پیغمبر خور یم. نو نبی علیہ السلام مبارک پوه شو، وی اواز کې دی جینۍ ته راواله. نو چې راوستا وی ته زما څنګه خورې، ته زما د خوروالی دعوه کې. وی زما نوم شیما دی او زه د بیبي حلیمې لور یم، او ما او تا په ماشوموالي ډېرې لوبې کړې، او تا ته زه یو نښه ښیم، که ته وایې چې دا دروغ وایي نو یو نښه درته ښیم. وی څه نښه ده؟ نو هغې ورته لاس ښکاره کړ. وی ما او تا لوبې کولې، نو ته ما ته غوسه شوې، نو تا په ما چک لګولی وی ستا د غاښونو نښه زما په دې لاس تا ده پرته ده. نو د حضور پاک مبارک تا ماشوموالی رایاد شو، سر اوکي اوښکې وګرځېدې. صحابو ته وی دا خو زما رضایي خور ده، نو که خوښه نو دا به ازاده کړو، خوشې به یې کړو. نو د هغې د برکت نه شیما وایي زه دومره بختور یم چې زما د برکت نه زما د ټول قوم واړه او لوی او ښځې قیدیان چې څومره ټول ازاد شو. مور بی بی بیا مدینې منورې ته لاړه د حضور پاک، بی بی آمنه سعدیه. نو د خپل پلار د خپل خاوند د قبر زیارت او ملاقات له. نو ام ایمنه ورسره وه، دی وینځه وه، او نبی علیہ السلام هم ورسره. خو پیاده مزلې وې، وخت به پرې ډېر لګېده. قافله تله، نو دا پکې لاړه. نو هلته د خپل خاوند عبدالله د قبر زیارت وکړه. نو واپس راتلل په قافله کې. نو مکې مکرمې نه بعد د بدر سره خوا کې یو کلی دی، علاقه د ابوا ورته وایي. په هغه ابوا کې ناجوړه شوه او په هغې کې وفات هم شوه. نو په ابوا کې یو غر دی، یو غونډی د ما لیدلې، زه ورلتلې. نو هلته کې د نبي علیه السلام مبارک د مور د بیبي آمنې د هغې قبر دی. نو نبی علیه السلام د پلار نه خو یتیم پیدا و، پیدایشي یتیم چې ورته وایي، او مور یې تقریبا دغه د 4 کالو بلکې لږ عمر یې زیاتو، دغه وخت کې مور وفات شوه. نو ام ایمن ځان سره بیا مکې مکرمې ته راوست. رونو دې کې څه حکمت و؟ عقل خدا وی چې پلار یم جم دی وی او مور یم جم دی وه، چې دا د یتیموالی دا دور پیړو راغلی. نو دې کې دا الله یو حکمت دی. قرآن شریف کې الله تعالی په خپله فرمایي الم یجدک یتیما فآوا. وی ته ما یتیم نه وی منتلی، ته خو یتیم وی، یتیم می پیدا کړی وی. نو فآوا، ما دل یو ټکانه درکړه، یو مأوا مې دله درکړه. تاړو د یتیموالی اړو سکه دې نه ده کړې، اړو چا محسوس کړی نه ده چې دی یتیم دی. لکه چې د چا پلار وي نو پردي خلک هغه توجه نه ورکوي، او چې یتیم نو خلک ول ډېره زیاته توجه ورکوي. نو ما د خپل نیکه تربیت له راوسته چې عبدالمطلب دی، هغه د تربیت وکړو. نو د عبدالمطلب د وفات نه پس د تر تربیت وکړه ابو طالب، او دواړو د له داسې تربیت وکړه چې داسې تربیت به څوک د خپل بچي مونه کړي. وجدک عائلا فاغنا، اسم دمنو، نو ما غنی کړې، ما د بلا مالونه درکړه، خو نبی علیہ السلام خو بساتل نه، اخو به ویشل. وجدک ضالا فهدا، دی صورت کې راځي د شریعت علم د سره نو، شریعت نه خبر نه وي، قرآن مې درته نازل کړي. شریعت نه مراد قرآن دی، رو مې درته قرآن نازله.
نو بیا ورته وروسته وایي اما الیتیم فلا تقهر، وی پتا د یتیمې دور تیر شوی دی، ګران دی که آسان دی سخت دی. نو که بل یتیم دله راشي ګورې غصه به ورته نه کوې، پتا تیره ده دا خبره. دا الله د هغه یتیم د دور هغه حکمت په خپله ذکر کوي چې پتا د یتیمانۍ دور تیر شوی دی، نو د نور یتیمانانو خیال ساته، ګران او که آسان و. که ډېر مالم یتیم سری، دولت می خلک یې خیالم ساتي، خو په زړه کې چې د اختر ورځ راشي نو د په یتیم څنګه تېرېږي. بیا ارمان چې نن هر یو پلار خپل بچی له پیسې ورکوي او په سر وله لاس ایږدي او بابا ورته وایي که نن زمان بې نو ما به مته بابا ویلی، زما په سر به یم لاس راښکلی وي او ماله به یم یو 5 روپۍ د اختر خو راکړی وی. نو پتا د یتم د یتیموالي زمانه دور تیر دی، هغه سوچو که ځانته د نورو یتیمانانو خیال به وساتې. د دې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم د یتیم متعلق ډېر زیات ذکر کړی دی. د یتیم په سر چې چا لاس راښکه، د یتیم په سر د رحم لاس راښکه، رب العالمین به دې انسان باندې رحم کوي. او نبی علیه السلام فرمایي چې چا د یتیم کفالت وکړو، یو یتیم د هغې کفالت دا چې د ډوډۍ د جامې تنظام، دارنګې د سکول، دارنګې د دینی مدرسې، خو چې پوره تربیت یې وکړه لکه د خپل زوی، نو نبي علیه السلام فرمایي وی زو هغه سړی به په جنت کې داسې یو ګوتې مبارکې داسې کړلې. د یتیم کفیل چې د هغه تربیت کوي، هغه انا وکافل الیتیم، وی هکذا په جنت کې به دقسې یو دا ګوتې مبارکې داسې کړې، لږ غوندې فاصله یې پکې وساتله، ځکه د پیغمبر مرتبه خو اوچته ده. او د یتیم مال به نه خوري، قرآن شریف کې راځي الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. یتیم مال به په ظلم نه خوري، او کله یتیم مال دې په ظلم باندې وخوړو نو خېټې ته د جهنم اور ور واچو. اور د دې وجې نه چې کوم سړی مړ شي او یتیمانان به چېرته پاتې شي، نو موږ ورته وایو دا اسخاتونه وله مه تقسیموئ، مه تقسیموئ اسخاتونه. هغه یتیمانان دې خو هسې مړ شو، لال ختم شو، دا مال خو اوس د ده نه دی، دا خو د هغه یتیمانانو بچی دی. دا هغه یتیمانانو مال مه بربادوئ، دا د هغې مال دی. دې پسې خیراتونه مه کوئ، خو یتیمانان دي، خو نه پوهېږي، نو پسې خیرات کوه او مو پسې ده به ځان پسې په ژوند کو که نه. که یو بالغ زوی پکې وي نو بالغ د خپل طرف نه پسې خیراتونه کولی شي، خو د یتیمانانو مال به نه خیرات کوي، دا د هغې حق دی، ظلم به ورسره نه کوي. ووجدک عائلا فاغنا، تم مال د سره نو ما غني کړي، نو کبل اما السائل فلا تنهر، کبل فقیر راشي او سوال دنه کوي ګورې وې نه راټې ښه پتا دا د ورتیر. وجدک ضالا فهدا، قرآن در سره نو ما د قرآن لوی نعمت تله درکه، نو اما بنعمت ربک فحدث، دا الله دا لوی نعمت چې قرآن دې د اوس بل ته ورسوه، دا د دې شکریه شو. بلکې دنیا ته الله وښایي چې هغه انسان چې پلار پیدایش نه مخکې وفات او مور په ماشوموالي کې وفات تا، چې زه غواړم د هغه نه داسې شخصیت جوړولی شم چې تر قیامته پورې د اربونو خلقو مقتدا او رهنما به نه زه کولی شم. خدای پاک خلقو ته ښایي، نور حکمتونه هم پکې دي. وی چې یو جوق وشو، وی هغه کاهن په یو منډه دروازه کوله وکړه او بار راووته. وی ما ورته وی ما ته خو د خپل نصیب برکت معلومو، وی ما ورته وی چې زلزله ده، وی چې زلزله به یا ویاني، خو زما د بچي شان ما ته معلوم دی. دې سترګې خوږ وي نو ما وله تره استې او دوار مې ډبه ورته نه راوتې، نو خدای در باندې جلق راوسته او په خپله یې وله راوویستې. وی چې دا ټکې مې وی او هغه زما د یونیورسټي ته وکتل چې څه چل دی پې، وی ما ورته چې سترګې خوږ دي، وی چې دارو خو ده سره خپله پراته دي. وی مې چې څه دارو دي، وی د حضور پاک د خولې مبارکې نه یې لاړې راوویستې او د نبي علیه السلام په سترګې پورې کړې، وی زه اوس به ټیکي، یا قپا قسات یې سترګې ټیک شوې چې د دې ماشوم خوله کې دارو پراته دي، لاړې او دا حقیقت هم دی. حضرت علی رضی الله عنه په خیبر کې یو قلا و ډېره سخته وه، ډېرې قلاګانې فتح شوې، دغه قلا نه فتح کېده. نو نبی علیہ السلام مبارک د شپې نه وی سار له به دا قلا الله د هغه چا په لاس فتح کوي چې د هغه سره به د خدای مینه او د ده به خدای سره مینه جنډه به هغه له ورکوم سار وختي. نو صحابه وی مونږ ټول د نبی علیہ السلام مخکې تېرېدو
چې ماله به جنډه راکړي، بل وي ماله به راکړي، بل وي ماله به راکړي، ځکه چې هغه په لاس به ختم کېږي او د سره به د خدای مینه وي او د به خدای سره مینه وي. دا صفت بچا کی نو چې هر یو تېرېده چې ما ته به آواز وکړي، وی نبي علیہ السلام آواز وکړي چې این علي ابن ابي طالب. علي څه شو؟ د ابو طالب زوی. مو وی چې صاحب سترګې خوږ دي، وی ورشه آواز کې وته. نو علي صاحب هم راوغوښته. نو چې راوغوښته حضرت علي صاحب فرمایي د ما آشو به چشمو سترګونه مې دا اوښکې بهېدلې او سترګې مې تکې سرې وې. وی نبي علیہ السلام مبارک را سترګې دم کړې او لاړې مبارکې پرې رالتو کړې، وی ټیک ټاک شوې. وی جنډه راکړه چې ورځت خدای پاک داغه په لاس پته راوسته. او یا دا هجرت په موقع حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې مار وچیچه، نو نبی علیہ السلام خپلې لاړې مبارکې دا غځای نه تاو کړې، نو ټیک نه شو؟ په اساس ټیک شو، برابر شو. یا داسې نور ډېر واقعات شته چې حضور پاک به پې دم اچو او دم سره به د خولې نه ورته نری نری لاړې توکلې، نو خدای به پاک په شفا ورکوله. نو سترګې ټیک ټاک شو. یو ځل باران نه کېده، نو ابیض یستسقى الغمام بوجهه سمال الیتامى عصمة للارامل. ویس خشتخ کل سپین مخی دی او خلق چې باران غواړي د په دې مخ باران غواړي په ماشوموالي کې. وی خدای پاک باران وکړه. بهر کیف نور حالات یم دی انشاءالله مقونو آئنده جمعه کې بدرته بیان کړو. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ولادت مبارک دا میاشت درو مونږ به په دې کې څه کوو؟ نو دې میاشت کې څه داسې خاص اعمال نشته چې مونږ د هغه یو خاص عمل وکړو. هېڅ داسې خاص عمل نشته. که څوک خیرات کوي دې میاشت کې هم کولی شي او بله کې هم کولی شي. د خیرات دپاره څه ضرورت دی او د میاشتې تخصیص نشته. خو دې وخت کې خلکو ته لکه سړي پلار مړي او کال پسې هغه د کلیز هغه ورځ راشي، نو خلکو ته د پلار هغه ورځ را یاد شي چې په دې ورځ مې پلار مړو، په دې میاشت کې نو خلک خیرات وکړي. نو په دې وجه په دې میاشت کې د نبي علیہ السلام حالات خلکو ته رامخکې چې علماء بیان کړي، خلکو ته پته ولګي. نو یاره راشه دا میاشت او بل میاشت د برکت میاشت هم ده، نو راشه میاشت هم د برکت ده او د نبي علیہ السلام مبارک د وفات هم ده، نو خیرات به پکې وکړو. نور څه خاص ورځ په شریعت کې دا حکم نشته چې په دې ورځ او په دې میاشت کې خیرات کوي او په دې کې مه کوئ، بل درود شریف لږ زیات لوستل پکار دي په نبي علیہ السلام مبارک. بل رونو مونږ به په دې میاشت کې د پیغمبر علیہ السلام په پیدایش د خوشحالۍ اظهار کوو، بالکل به د خوشحالۍ اظهار کوو. مونږ په دې ډېر خوشحاله یو الحمدلله چې مونږ له خدای دومره عظیم پیغمبر راکړی او مونږ یې د هغه امتیان پیدا کړي او دا نبی علیہ السلام په پیدایش خوشحالي عبادت ته ګورئ، الله پې خوشحالیږي. خو په هغه طریقه به کوو چې د شریعت د دایرې نه پکې بار ونځو، په هغه طریقه به کوو څنګه چې صحابه وکړي دي او څنګه تابعین وکړي دي او څنګه ائمه او حضرات وکړي دي. نو دا بعض خلک کوي داسې په دې پنجاب کې خلک دا زمونږ وطن خو لا ګزاره کوي. زه پروس کال تلم پنجاب ته، نو هلته کې د شپې را روانو یو ځای کې هم دا ورځې وې، نو صاحب چې هلته مې وکتل چراغان دي او بلفونه دي او څه لوی نخرې پخرې دي. ما نه یېره وه خبره، داسې نخرې دي چې دا دیوالونه او دا دوکانونه او دا بلډینګونه د بلفونو ډک دي او شپه ده د شپې خو دوکانونه هلته کولاوي مې او بند مې د ښځې دي او نر دي او کیرونه دي او پی دي او شربتونه دي. ما هغه ډرایور نه تپوس وکړه چا چې په لاره بوتلم، میں دا څه شی دی؟ وی آپ کو پتہ نہیں؟ میں بولے عید میلاد النبی ہے نا، دا خو عید میلاد النبی دی کنه. میں مونږ نه کوي کم بختیانو روژه نه نیسي او دا چراغان کوي او پنجابي ته چا ویله کوي دا غری دا وی دا مونږ ولې نه کوي، وی دا جنوري پرورای کې په دې کې به پلار را لودس کوي او دا په هر جمعې کې به جومات ته پلار دی بیا او روژه به هم نه نیوله. لکه روژه ولې نه نیسي؟ وی پټان جانې روزه جانې پښتون پیشه او روژه پیشه او چې روژه ماتې به شو روژه به نه مونږ نه کوو، چې روژه ماتې به شو نو خپې به مخکې پکوړو ته راته وکړې وې. هلکه وایي ظالمه وي روژه هم نه نیسې او مونځ هم نه کوې او پکوړو کبابو ته نه مخکې نه خپې ته وکړې دي. وایي څه کافر درته ښکارم، روژه به هم نه ماتم. نو هغې نه مونځ کوي نه روژې نیسي، خو یو څیز دی دا نه کوي
او بس دغه کیرونه میرونه په داشپه کې پاخه کې او بې ستري او بې پردګي پکې کې خلینا او په دې بم خدای بخي. یاد وساته زمارونو بخنه او خدای ته نزدېکت دا د نبی علیہ السلام د سنتو په تابعدارۍ کې ده. حضور پاک دې له دنیا ته تشریف نه دی راوړی چې خلکو ته وایي زما په پیدایش خوشحالي وکړئ او مونځ کوئ مروجي نیسئ او د سنتو تابعداري مه کوئ. الله یطیع الله و اطیع الرسول، د خدای او د رسول تابعداري به کوئ. نو زمونږ جنت په دې کې دی، د الله خوشحالي په دې کې ده چې ته د پیغمبر علیه السلام مبارک سیرت وورو. هغسې لکم فی رسول الله اسوة حسنة، ستا دپاره نیکه نمونه چې د هغه په شان نمونه ځان له جوړه کړې. او که ستا شکل او ستا نمونه او ستا جامه او ستا کردار او ستا ولاړ او ناسته هر څه د انګریز په شانتې وي او صرف وی چې د نبی علیہ السلام په پیدایش به زه چراغان هم کوم او جلوس به هم باسم او خوشحالي به هم کوم او لاسونه به هم پړقوم او چغې به هم پکې وام، نو په دې نه خلاصېږي، په دې مخه په دې هم خوشحالېږه ما. داسې هغه ځان له د زړه په زور خوشحالي راوستل دي. اصل جنت او اصل د خدای پاک ته نزدېکت او جنت حاصلول د نبی علیہ السلام په کردار خپلولو ده، د نبی علیہ السلام مبارک په سنتو عمل کې ده. او چې نبی علیہ السلام د کوم څیز نه منع کړي چې د هغې نه موږ ځان وساتو. نو دا ما سیرت په دې بنیاد روان که چې یو خو ته پته مو لګي چې نبی علیہ السلام څوک و. موږ شیخ صاحب یو ځل خبره کوله، هغه وی یو ځل د لاهور کې چې ته دا د مخکې د معنی د غالبا چې د 1934-35 خبرې به غالبا هغه زمانه کې چې تا پرچه وه د جرنالیزم په هغې کې یو سوال راغلی و. نو هغې کې دا سوال راغلی چې د نبي علیہ السلام متعلق په هغې یو نوټ ولیکې د هغه په سیرت باندې. نو بیا هغه پرچه چې داسې جوابات خلکو لیکلي چې هغه بیا په اخباراتو پې کالمې لیکلی وې. نو چا پکې لیکلي چې دا په کشمیر کې پیدا شوی دی، چا لیکلي چې په مکه مکرمه کې یو مالداره کورنۍ کې پیدا شوی دی، چا لیکلي چې مکه مکرمه کې یو سیټ کره پیدا شو، لسم تعلیم په مکه کې حاصل کو او اعلی تعلیم دپاره اکسفورډ یونیورسټۍ ته تللی دی. دا زمونږ د خپل پیغمبر تاریخ دی. او هغې به وي په مدینه منوره کې یو بارطلا وکیل و او د بازاري مانسیری و. وی ما نه تپوس وکړه خوا کې ناست وم چې بچې څه کې؟ وی بچې زه خو 400 م دلته کې علم حاصل وم. وی ما ته وی چې خلک سپومۍ ته وختل او ته زړی یادی. وی ما ورته چې کاکاجي هغه سپومۍ مې تا ته پرېښې ده، زه به هم دا د پیغمبر زاړه یادوم او ته پېچ او سپومۍ دې پېژ. وی بیا ما ته وی یاره روارې او تپوس ته نه کوم چې دا نبي علیہ السلام د اکبر باچا زمانه کې تېر شوی دی، دا پته چاته نه لګي چې ته اکبر باچا او چې ته پیغمبر علیہ السلام. نو ورونو د خپل پیغمبر تاریخ نه ځان خبر کړئ. هغه قوم بهترین قوم دی چې کم قوم خپل مشر یېر نه کو او بیا د پیغمبر علیہ السلام مبارک غوندې مشر خپل مشر او خپل زوړ تاریخ چې چا یېر کو، دا لاندې قوم دی، دا پریوتې قوم دی. زمونږ خفه کېږئ مخ په نصاب تعلیم ډېر ګنده روان دی. زمونږ په نصاب تعلیم کې د نبی علیہ السلام شان له هغه حیثیت نه دی ورکړی شوی کوم چې پکار دی. دا د اغیارو سوچ او فکر دی. یعنې زمونږ دا د اردو او د تاریخ په دې کتابونو کې اردو زده کې یا انګریزي زده کې، نو دا خو یو فرضي قصه چې دا مضمون نگار لیکي د اردو په کتابونو کې، نو دا اردو خو د پیغمبر علیہ السلام مبارک په سیرت کې هم زده کېدی شي که نه. د حضور پاک سیرت داسې لغات پکې راوړه چې ماشوم پې پوه شي که نه، هغه لغات پکې زده کړي. یا په د بل تاریخ سیک ته جغرافیې ته ضرورت دی چې د خپل ملک د حالاتو نه خبر شي، لیکن تاریخ کې زه څه کوم په مغلیه دور او په بل دور او په بل ما له څه فایده ده؟ په هغې کې د صحابه کرامو دور دی ولې زده نه کړم او په هغې کې د پیغمبر علیه السلام زمانه دی ولې زده نه کړم. نو دا موږ دا مضمونونو ته دوی توجه نه ده ورکړې چې زموږ د مسلمان قوم د خپل پیغمبر د تاریخ او د سیرت نه غافل او ناخبره پاتې شي. نو الله دې موږ له د نبی علیہ السلام په نقش قدم تل نصیب وګرځولي. رب العالمین دې موږ د پیغمبر علیہ السلام مبارک تابعدار جوړ کړي او د هغې اسوه حسنه دې خدای زموږ نصیب وګرځولي. تېره جمعه مې ویلي چې د نبی علیہ السلام لومبی واده د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سره شوی دی او دغه وخت د نبی علیہ السلام مبارک عمر 25 کاله او د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها عمر 40 کاله او د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها په خواهش باندې
دا نکاح شوی و واده شوی او دا اللہ پا دے کے دیر حکمتون دی دیر رازون دی پا دے کے اب انشاءاللہ چتا موقع پیخشی نو زبا یو بیان تاسو تا پا دیو کم چی دا نبی علیہ السلام دا زیاد ودون ولی شوی دی سوا دا یو بچینا چی دا غنم ابراہیمو دا پا مدینہ منورہ کے پیدا شوی دی دا ماری قبطیه رضی اللہ تعالی عنہانا بہر کیف عمر دا نبی علیہ السلام مبارک چکل سلویختو کالو تا تقریبا نزدے شو نو پروردگار ورطا نبوت ورکا لوی منصب دا پیغمبر ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے بخاری شریف کے حدیث تے کہ دا نبوت نمخ کے نبی علیہ السلام بخوبون لیدل اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة في النوم خشت خوبون بنبی علیہ السلام لیدل دا پیغمبری دا اللہ دا طرف نیو نعمت تے دا کسبی شے نہ دے او پا کسب نہ ملاویگی قرآن شریف کے اللہ فرمائی اللہ یعلم حیث یجعل رسالته دا مکی خلق و ابو جہل غب ویرا مشر دا مکی زیما او دا پیغمبری دی یتیم تا ملاو شوا او دی غریب تا ملاو شوا او دی کشر تا ملاو شوا من کے دی کشر دی عتبہ بوی سردار دا مکی زیم شیبہ بوی سردار دا مکی زیم مالون منگ سر دی دولتون منگ سر دی او اغا زمانہ کی چکم دا تجارت اسباب واٹول بندے او دا تجارتون عرص منگ سر دی دا قوم او دا کلی مشری منگ سر دا پیغمبری دا تا ملاو شوا اللہ فرمائی اللہ اعلم حیث یجعل رسالته اللہ وی کم زی که چه دا پیغمبری دم نو دا زی ما تا معلومی چه دا مناسب دا پیغمبری دیو کنه ده لکه یو زمکه دا او یو زمیدار پا که فصل کری نو دا زمیدار ارض غنم نلولی بعد زمکه داسی چه اغیی که غنم انستل نو دا غنم اخریا تخم ختم کیوی خوری بعد زمکه داسی چې هغه به غنم زرغون کې خو بیا قابل د دینی چې د غنم له ترقی ورکی طاقت پر ازمکه کې نه د زرغونتیا برابر نه شاړ ازمکه او چې کم ازمکه د دې قابل چې دا غنم زرغونی او دا بوټي غټي او دا بار کوي او دانا مضبوطه خېجي نو زمیدار بیا راتهم په هغه ازمکه کې کوي یو زمیدار په دې پوي چې دا ازمکه قابل د کاشت او دا نه ده دا قابل د زرغونتیا دا او دا نه ده او دا د فصل د کرلو زمکه دا او دا نه ده نو رب العالمین به پدې نه پويږي چې دا انسان د نبوت قابل دی او دا نه دی دی د نبوت بار وړي شي او دی د نبوت بار نشي وړي او د نبوت د الوی طاقت دی لرلی شي او دی نشي لرلی او بیا د پیغمبره چې کوم مقاصد دی هغه مقاصد دی پوره کولی شي او دی نشي پوره کولی نو الله وی الله اعلم حيث يجعل رسالته وی چې کوم ځای د پیغمبري مقرروم دا ځای ماته معلومه هر چاله د پیغمبري خو نه ورکو دا خدادات د الله د طرف نه او نعمت ته او هغه ځای کې د پیغمبره د بوټی نه لای چې کم ځای وته معلومي رب العالمین ته چې دا بار وړي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا الله نبوت ورکاو نو نبوت یو خدادات شی د الله د طرف نه دی او دا خوبم د الله د طرف نه که یو سړی وای چې زه د خوب خشته وینم دی په خپل سوچ خوب نشي لیدلی دی چې ودشي نو د الله د طرف نه د دې ذات القا کیږي او دی خشته خوبونه نه او یا شیطان دې ذات ناستي نو هغه ورته وسوسه چي خدا خوب که شیطانی دی او که رحمانی دی دا خوب درې قسمونه دي یو ته رحمانی وي بل ته شیطانی او بل ته حدیث النفس وي دا درې واړه د انسان په اختیار کې نه دي دا د الله د طرف نه دي یا د شیطان د طرف نه دي خدا الله د خپل وس پکې نشتا یو سړی په خپل وس خوب لیدي شي نه زه د ښه خوب وینم او یا د خراب خوب نینم دا د وس نه دی نو دا خوب خشته خوب د الله د طرف نه دی او نبوتم د الله د طرف نه دی وحیم د الله د طرف نه ده دی هغه ما به الاشتراک شی دی نو نبی علیہ السلام مبارک مخ خشته کلی خوبونه لیدل بخاری شریف کے راضی مضبوط حدیث دے نبی علیہ السلام بی بی عائشہ صدیقہ فرمائے اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الرؤیا الصالحة فی النوم، خوبونه به خشته ښکلي ښکلي لیدل. او بیا فرمایي دا خوب به څنګه و؟ دا به داسې و چې کم خوب به ولید نو جاءت مثل فلق الصبح، بخاری شریف کې حدیث دی. نو فلق الصبح د سبا سره تشبیه په دو سیدونو کې ورکوي، لکه څنګه چې سبا روښانه او واضحه، دقه رنګې د خوب تعبیر به نبی علیہ السلام ته واضح او روښانه و، د خوب په تعبیر به پوهېده. او یا مثل فلق الصبح زموږ علما لیکي وی لکه سبا چې روخیږي نو د شپې هغه تیاره ختم شي، د سړي په دې زړه کې یو انشراح پیدا شي، یو کولواله پیدا شي، یو انبساط پیدا شي، فراخی پیدا شي، زړه خوشحاله شي. دقه رنګې دي خوبونو باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړه مبارک به خوشحاله شو، زړه کې به انبساط پیدا شو، خوشحالي به پیدا شوه. دا د پیغمبرانو مخکې خدای پاک ښیي، لکه حضرت یوسف علیه السلام خوب لیدلی، قرآن شریف کې الله فرمایي خپل پلار ته خوب بیان کو کہ البابا انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یو لستوری میولیدل او نور او سپومې میولیدل چې ما ته تعبیری او ما ته سرټیټه دي. نو پلار خو پیغمبر هغه پوه شو چې دا یولس ستورو نستا یولس رونه مراد دي، او د نور او سپومې نه زه مراد یم او مور دې مراد ده. نو که دارونه دې خبر شي چې خمونږ به د یوسف تابع کیږو، دته به سر ټیټه کیږو، نو دا درته سازش جوړ نه کی. نو یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان ګوره ډېر لوی دشمن دی، دارونه به درته ولمسی او سکیم سازش درته جوړ نه کی. نو چې کله بیا یعقوب علیه السلام سره د خپلو بچو مصر ته د یوسف علیہ السلام په دعوت او ملاقات لا، نو قرآن شریف کې الله فرمایي خروا له سجدا، دا ټول ورته سر ټیټه شو. نو فوراً ورته یوسف علیہ السلام وی خپل پلار ته یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل، بابا چې ما کم خوب مخکې لیدو دی هغه تعبیر شو. نو دی لیدل دغسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به خدای پاک خشته خشته ښکلي ښکلي خوبونه ښودل. دا پیغمبر سره خدای مدد کوي. قرآن شریف کې الله تعالیٰ د ابراهیم علیہ السلام په حق کې فرمایي وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. چې ابراهیم علیہ السلام لمخکې ما هدایت ورکړی، لاره کوټیو من قبل، د ماشوموالي نه پکې د هدایت آثار پراتو، او کنا به عالمین، مونږ ته پته وه چې دکې صلاحیت د نبوت او د پیغمبره شته. بهر کې زمارونو نو دا خشته ښکلي خوبونه نبی علیہ السلام لیدل. نو بی بی عائشہ فرمایي ثم حبب الیه الخلا، ځان لواله ورته محبوب شو، لکه دا پرېوته چې د خلکو نه ځان لشم. ولی ځکه قوم د کفر و شرک عبادتونو کې مبتلا دي، کافران دي او مشرکان دي، او بوتانو ته سجدې لګي، او د بوتانو په نومونو نظرونه او نیازونه کوي او نظرانې ورکوي، او د بوتانو په نوم باندې دا منښتې کوي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یو ځل یو صحابی تپوس کوي، حضرت انس فرمائی دے خادم و دا نبی علیہ السلام وی ما یو ځل د حضور پاک نه تپوس کړو چې دا الله رسول تا چتا د نبوت نه مخکې چتا بت طرف تا رجحان او میلان پیدا شوی دی؟ وینا وی زما د ماشوموالی نه د بوتانو نه نفرتو، او چرتا د بت نظرانه صدقه دی خوړلې ده؟ وینا وی یو مجلس کې د ناستو او په مکه مکرمه کې یو بل کس و دا غنمو زید ابن عمرو ابن نوفیل. دا زید ابن عمرو ابن نوفیل دا حضرت عمر فاروق دا ترزویو، او مشهور صحابی دی حضرت سعید ابن زید چې عشره مبشرو کې دا غپلارو. دیم د بوتانو د عبادت نه توبه تائب شویو. یو مجلس کې ناستو او غوښه پرته و، ډوډۍ پرته و، او دا غوښه د بوتانو په نوم باندې لاله شوی و. د بوتانو په نوم دا غوښه دا ذبح شوی و. نو چې څنګه کېښودې شوه، نو نبی علیہ السلام دعوت دی نو خوره، وی مې چې زه خو نه خورم، دا د بوت په نوم لاله شوې ده. وی هغه زید ابن عمرو ابن نوفیل هم وی چې زم د بوت په نوم غوښه نه خورم، د بوت په نوم چې کم څاروي ذبح شوی دی دا نه خورم. نو زید پکې مشر و، نبی علیہ السلام وی زه په عمر کې کشر و. نو هغه زید وی ډېر خشته دلیل وی اوس په پړه کې هغه خبره پرته ده. هغه زید د مکې خلکو ته وی خلکا وی دا څاروي الله پیدا کړی، دا یو احترام دی. دغه رنګې به دوی د هغه خپلو بوتانو احترام کو.
نو ما مونږ به چې تلو نو بوتانو له هم ګوتې وړئ. نو ما یو بوت اصاف د هغه نوم وی هغه بوت له مې ګوتې یوړئ. نو نبي علیه السلام منې کړم چې مه وړه ګوتې ور ونه وړئ. نو چې دوباره بیا پې رالم نو ما دوباره قصدن ګوتې ور وړئ چې نبي علیه السلام به څه وایي. نو چې دوباره مې ګوتې یوړئ نو یې په سختۍ منع کړم. تا ته معنا وي چې دې له ګوتې مه وړه. دا څه شیزونه دي؟ د کاڼي نه په خپله تراشی او جوړوی او بیا تعظیم او احترام کوي. دا جاهلیت په دنیا کې چې قمقل قوم دی مشرکان دي چې څوک شرک کوي د ده نه قمقل شی بل نشته دی. لوی رب چې دا ټول کائنات یې رونو پیدا کړي او د دې ټولو کائناتو د چلن انتظام یې کړی دی. هغه خدای سره شریک ګڼل او د خپلو لاس مورت یې جوړول او هغې له سترګې او غاښونه او هغې له شکلونه جوړول او هغه مالک د خیر او د شر ګڼل. دا ډېر لوی قمقلتوب. شکر الحمدلله مونږ په دې خوشحاله یو چې خدای زمونږ په زړه کې صحیح ښکلی توحید او د ایمان عقیده اچولې ده او خدای دې په دې عقیده ژوند او مرګ نصیب وګرځولی. نو نبی علیه السلام د دې څیزونو نه به ځان ساته مکمل. نو چې کله دا خوبونه لیدل شروع شو نو نبی علیه السلام ته حبب الیه الخلا، ځان لشو، دا ورته خوښه شوه چې د دې ځان لشم. نو حدیث کې راځي په بخاري شریف کې چې ځان لشو نو کم خوا به ته غار حرا ته به ته غار حرا ته به لاړ. بخاري شریف کې په دې ړومبو صفو کې دا حدیث ته نبی علیه السلام مذکور دی. غار حرا ته به لاړ. غار حرا یو غر دی په مکه مکرمه کې، هغې ته جبل نور وایي. دا هغه غر په سر کې یو غار دی. فکان یخلو بغار حرا، هلته به ځان له به کېناسته. نو څه به کول؟ فیتحنس فیه، هغې کې به د الله عبادت کو. اوس ذهن کې دا سوال راځي چې دا غار حرا ولې د عبادت لپاره منتخب کو؟ یو سوال. دویم سوال دا راځي چې د نبوت نه مخکې نبي علیه السلام کم عبادت کو؟ څه کول؟ نبوت خو لا ملو شوی نه دی. د لومبي سوال جواب علماو ګڼ لیکلي دي چې کوم آسان دی هغه درته وایم. وی غار حرا یو خو ځان لري او عبادت خوان اله کوي چې سړی د مخلوق نه یو پوټی لږ ځان لي او رب العالمین ته متوجه شي، نو هله عبادت خوان کوي. د دې وجې نه د شپې د عبادت فضیلت ډېر راغلی دی. تهجد ولی ځکه دی د مخلوق نه ځان لي، خلکو دی ریا پکې نه، شر شور پکې نه، نو سړی الله ته پورت متوجه وي. د خلکو مخکې چې عبادت کې څوک به ټوخي کوي، څوک به شر کوي، څوک به چغې وایي، نو ستا توجه به د الله نه هغه بندګانو طرف ته پیدا شي. چې سړی ځان له عبادت کې توجه صرف رب العالمین ته الله ته خشوع خضوع مزیدار نو یو خو غار حرا ځان لري. نو ته به وایې چې ځان له ځای نه خو نورم ډېر که نه دی ولې غوره که. نو بعضې علما وایي وی د نبي علیه السلام نیکه عبدالمطلب دغه ځای کې عبادت کړی نو ځکه یې دا ځای خوښ یو جواب دام دی، ټیک ده. بعضې علما وی دا داسې ځان لځی چې د خلکو د رسېدو نه محفوظ و. واقعي غار حرا په هغه غر کې اوچت دی، تقریبا څه کیلومیټر یا د هغې نه کم و زیات مزل دی ورته د غر د ویښ نه چې بره خیجي. نو څوک رسېدل رسایي ورته ګرانه ده، نو سړی پکې ځان له مطمئن عبادت کوي. لیکن رونو مزیدار خشته جواب یې دا دی که تاسو لاړئ خدای بوزه او غار حرا ته ورسېدی او د هغې محل وقوع ته مو کتل نو پخپله به محسوس کړئ چې دا ځای ډېر مزیدار. ولې؟ ځکه هغه ځای داسې دی لکه ته به دا جوړ د عبادت دپاره دی. ځان له یو خشته مزیدار رکوټې غار چې نه پکې سړی ودرېدی شي، نه پکې سړی سملاستېدی شي، ډډه به پکې وی او مخې بالکل بیت الله شریف ته مخامخ دی، بالکل مخامخ. سړی چې هلته کې په غار حرا کې کینې ودرېږي او یا کینې په هغه غار کې نو مخامخ بیت الله. اوس خو بیت الله ځکه نه ښکاري چې ګیر چاپېره ته برنډې دي، خو د بیت الله برنډې اوس هم د هغه ځای نه ښکاري. نو سړی په خپله محسوسوي چې که دا برنډې نه وي نو عین بیت الله په نظر راته. نو داسې ځای دی چې ځان لم دی، د خلکو د رسۍ نه بچ دی، اوچتم دی، محفوظم دی او یو داسې غار دی چې ته به یې عبادت دپاره مستقل جوړ دی او مخامخ ته بیت الله شریف ښکاري. نو دا ځای نبی علیه السلام دې دپاره منتخب کو چې دلته به عبادت هم کوم، د باران نه محفوظ، د نور نه محفوظ
او سړی پکې سملاستی دیر نشي چې ناستې چې پوره د الله عبادت پکې وکړي او مخامخ بیت الله ښکاري او د بیت الله کومه کونه مخامخ ورته ښکاري چې کومه کونه د بیت الله د حجر اسود والا کونه ده، بالکل د حجر اسود والا ګوټ ته مخامخ غار حرا په مکه مکرمه کې دا غار دی په جبل نور کې مخامخ، نو دې کې به عبادت کاو. بیا عبادت یې څه کړی دی؟ فیتحنس فیه، عبادت پې کاو. عبادت یې څه کاو؟ څوک وایي د ابراهیم علیه السلام د دین څه بعضې آثار پاتې وو، نو لګیا دی په هغه طریقو باندې د ابراهیم علیه السلام د دین چې کوم آثار دي نو هغې آثارو مطابق عبادت کوي. بعضې علما دا وایي. څوک وایي نه، د نبی علیہ السلام مبارک عبادت سو الهامی عبادتو. رونو دا خبر ذهن کې واچوي چې پیغمبر د نبوت نمخ کې ولی خامخا دی، ولایت خو شته، نبوت نشته، ولایت شته. ولی ته الهام کېږي د الله د طرف نه. ګوره خوبونه به لیدل تر دې حده پورې. بی بی عایشه صدیقه فرمایي یو حدیث دی په مسلم شریف کې په صحیح سند دی، مسلم شریف مضبوط سند سره دا حدیث منقول دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ تا فرمائی وی عائشہ وی اغا انی لأعرف الحجر الذي كان يسلم علي قبل النبوة. وی اغا کانے کہ دا نبوت نمخ کے بے پا ما سلام اچاو وی اغا ما تا معلوم دے. انی لأعرفه الان وی اسم ما تا معلوم دے اغا کانے. او یو روایت کې داسې دی چې زه به کله د دې کاڼي مخکې را تېرېدم نو دې کاڼي به ما ته په بلند اواز ووي السلام علیک یا رسول الله، اواز به یې راته په صحیح مسلم کې دا حدیث موجود دی او په مضبوط سند موجود دی چې په الله رسول په دا دې سلامي. نو ګوره دې آثارو ته ګوره، د نبوت نه مخکې کاڼي پې سلام اچوي په نبي علیه السلام، کاهنان خبرونه ورکوي او خشته خشته خوبونه ویني نبي علیه السلام، مزیدار مزیدار. نو چې دا سیزونه الله القا کوي انسان ته خوبونه یې نو د عبادت الهام به متفضله کې کوي چې په دې طریقه عبادت کوه، دا طریقه عبادت کوه، په دې طریقه عبادت کوه. نو په هغه طریقه نبی علیہ السلام په هغه کې عبادت کوه. او یو روایت کې د یتحنسو په دې یتحنفو دی، فیتحنف فیه. او دین حنیف هغه دین دی چې کوم د ابراهیم علیہ السلام دینو. یو حدیث پاک راضی الانبیاء كلهم اخوة بني العلات، وی انبیاء ټول علاتیرونه دي، ابوهم واحد و امهاتهم شتى، وی پلار یو دی او میندې جدا دي. علاتیرونه هغې ته وایي چې پلار یو او میندې جدا دي، ته علاتیرونه وایي په عربی کې. نو وی ابوهم واحد، د ټولو پیغمبرانو پلار یو دی، امهاتهم شتى، میندې جدا دي. مقصد څه شروع؟ مقصد دا چې عقیده د ټولو پیغمبرانو یو ده، اصول یو دي. اصول آدم علیہ السلام نه د نبی علیہ السلام پورې چې څومره پیغمبرانو عقیده د ټولو مشترکه ده، فرق پکې نشته. اصول د عبادت یو دي، منځ هغې ټولو پیغمبرانو منځونه کړي دي، اصل دا شو. ټولو پیغمبرانو زکات ورکړی دی، عبادت بدني مالی، دا اصول دي. او فروعات چې دي، فروعات فروعي مسائل د هر پیغمبر بیا جدا دي. لکه د مونځ طریقه د نورو پیغمبرانو جدا وه او زمونږ د مونځ طریقه جدا، اوقات د نورو پیغمبرانو جدا او زمونږ جدا دي. نو یتحنفو د بل روایت کې دین حنیف دا د ابراهیم علیه السلام د دین نومو، لکه زمونږ د دین نوم چې څنګه اسلام دی، رضیت لکم الاسلام دینا. نو د ابراهیم علیه السلام د دین ممکن ده چې الله ورته الهام کو القام کوله او بعض آثار د ابراهیم علیه السلام د دین پاتیو د هغې مطابق هم لګیاو او رب العالمین ورته په خوبونو کې یا په زړه کې القا کوله، ولایت ښودې، د هغې مطابق نبی علیه السلام عبادت کو. او نه د جمع د منځ حکم راغلی و. اوس پتا منځ فرض دی او د جمع منځ در باندې بنا بر یو قول واجب دی یا سنت مؤکد دی. او د جمع د منځ ثواب د ځان له د منځ په نسبت یو په 25 یا په 20 چنده زیات دی. نو چې ته ځان له اوس په غار کې کښېنې یا په جونګړه کې کښېنې او د جمع منځ در نه پاتې دی نو ګټه دې وکړه که تاوان دې وکړه. نفلي عبادت کېلته سنت مؤکد دې پرېښودل، بنا بر یو قول واجب عبادت دې پرېښود، د جمع د منځ لوی ثواب دنه پاتې شو. نو دا په شریعت کې هغه شریعتونو کې جایز وو، زمونږ په شریعت کې منع دی. هغې به ودونه نه کول او زمونږ په شریعت کې نبی علیہ السلام د واده حکم کړی دی چې باقاعده وادو کې تزوجو، حدیث کې راځي ودونه وکې.
او من رغب عن سنتی فلیس منی النکاح من سنتی، زما د طریقو یو طریقه ده، چا چې ردین رغبت وکړو او رهبانیت طرف ته میلان وکړو وی دا زما طریقې والا نه دی. نو نبی علیہ السلام توخه وړله، دینه بله معلومه شوه توخه به ځان سره وړې، ځان سره توخه باقاعده یې وړه. او حدیث کې راځي چې کله به موده تیره شورا به نغی، بیبي خدیجې ته به پته وه چې نبی علیہ السلام سره به اوس توخه خلاصوي، نو حضرت خدیجې رضی الله عنها به ورسره توخه وړله. توخه به سو ستوان به ستوان عموما اوبه به یې بتکي کې به ځان سره اوبه یې وړی. قسم دی سړی حیران شي چې د خدیجې رضی الله عنها د حضور پاک سره څونه محبت الله ول انتخاب کړی دی او څومره تکلیف برداشت کړی دی. د دې زمانې ښځې به داسې ونه کړي. سړی چې طاقتمن سړی وي نو غار حرا ته نشي ختې، ګران کار دی. په زرو دمو بخیږي، په سلم نه په زرو، هر 2 قدمه پس به کښېنې، ګران کار دی. نو ما وی خدای مونږ نشو ختې، ځوانان یو تکړه یو، او بیبي خدیجې سره به د اوبو بتکې مو او ستوان او خوراک به مو ورسره او د دې ویښ نه هغې سره پورې نبي علیه السلام پسې وړلي. داسې بیبي والا خدای پاک ورکړی وه. نو توخه به ورسره پرته وه، په هغې به یې خپل ګذر اوقات کو. نو چې 40 کاله ته عمر ورسېد نو رب العالمین نبوت والا ورکړه. په 2 تاریخ نبوت ملو شو. نو علما پکې لږ اختلاف کوي، څوک وایي نبوت دا د ربیع الاول 5 تاریخ ملو شوی دی، ځکه پیدایش د نبی علیہ السلام د ربیع الاول 5 تاریخ. ما د طویل چې اختلاف شته، څوک 9 یادوي څوک 8 او 12 ربیع الاول اسې مشهور دی د ولادت تاریخ. دا هیئت دانانو رد کړی دی، ځکه د نبی علیہ السلام چې کوم د پیدایش ورځ ده دا په 12 نشي راتلی، هغه حساب کتاب یې لګولی دی. نو سن 8 ربیع الاول ولادت شو او سن 8 ربیع الاول دا بیا نبوت ملو شو، نو 40 دن پوره شو. او بعض حضرات وینا پر رمضان 19 تاریخ نبوت ملو شوی دی. نو بیا تقریبا 40 کال او 6 میاشتې تقریبا ترې نه جوړیږي. بهر کیف نبی علیہ السلام دا واقع په خپل ذکر کوي، دا د حضور پاک د خلی مبارک وینا ده. وی زه ناستم په غار حرا کې او دې کې یو څو کسان راغلل، زیرا پاسولم د خپل ځای نه. لومبې خو یې زما شق صدر وکړه، هغه کومه سینه مبارکه چې شلی ما درته مخکې بیان کې ویلو چې 4 ځله د نبی علیہ السلام شق صدر شوی دی، سینه مبارکه ورته سیرله شوې ده. یو چې کوم وخت بیبي حلیمې کراو، دویم د نبی علیہ السلام عمر 10 کاله، او دریم چې کوم وخت نبوت ورته ملاویږي، او 4م چې کله نبی علیہ السلام د معراج په سفر ته، دا 4 کرته دا شق صدر شوی دی. نو نبی علیہ السلام یې په خپله ذکر کوي، بیهقي په دلائل النبوت کې دا واقع ذکر کړی ده، او جلال الدین سیوطي په خصائص کبرا کې دا واقع نقل کړی ده. دا د نبی علیہ السلام زبانی ده. وی 2 کسان رالل، وروسته بیا حضور پاک فرمایي یو حضرت جبریلو او یو حضرت میکائیلو، وسره نور فرشتیم دي. نو یې زه پاسولم، نو یې زما دا سینې دې ځای کې وشلوله او زما زړی ووینځه د زمزم په اوبو باندې. وی سامان یې ټول د جنت نه راوړی دی او به د زمزم استعمال کړی دي. دا ګورېرونو د عام عادت خلاف کار دی، دا د عقل نه بار دی او د عادت نه باره خبره ده. نو زمونږ د عقل او د عادت نه چې کوم شی بار هغې ته معجزه وایي. لکه د کاڼي خبرې کول، څوک مني چې کاڼي به خبرې وکړي؟ کاڼي خبرې د نبی علیہ السلام سره دې ته معجزات وایي. یو د عقل او د عادت نه خلاف کار چې د یو نیک صالح مسلمان نه صادر شي نو هغې ته کرامت وایي، او د عقل او د عادت نه خلاف کار چې د پیغمبر نه صادر شي هغې ته معجزه وایي. یو ټکي باندې پویو، بعضې وخت یو اکسیډنټ وشي، یو سړی پکې بچ شي، چې ته تپوس لور شي نو څه وایي بس په معجزه نه طور سے بچ گئے. هلکه ته پیغمبر یې څه چې معجزانه طور پر بچ گیا؟ دا غلط خبرې دی. معجزانه طور صرف پیغمبر لراځي. دا وایي چې الله مې مدد وکړه، یا غیبی طور خدای بچ کړم. مونږ خلک څه وایي یاره جی بس د خدای یو معجزه ونو، دا زر وایي که نه وایي؟ هلکه څنګه بچ شوې؟ یاره بس یو معجزه وه. نو ته پیغمبر یې؟ معجزه خو په اصطلاح کې د پیغمبر سره خاصه ده. نو دا د اصطلاح نه ځان ساتي. دا به نه وایي چې معجزانه اخبار کې به م غټ سرخي به لګېدلي معجزانه طور پر بچ گئے. معجزانه طاقت معجزه صرف د پیغمبر سره، ما سوا د پیغمبر هغې ته کرامت ویلی شي.
دا الله مدد و طویل شي معجزانه لفظ بنه استعماله. دا د شریعت په اصطلاح کې صرف د پیغمبر هغه کارونو ته وایي چې د عادت او د عقل نه بار صادر شي. نو دا هم د عقل او د عادت نه بار خبره ده. سینه شلیږي وینه ته نه بیږي او سینه بغیر ګنډلو بیا پیوس کیږي او زړه انزلي کیږي. نو سامان ټول د اپریشن د جنت نه راغلی دی. نبی علیہ السلام وایي او اوبه د زمزم استعمال شوي دي. علما د دې نه معلوموي چې د زمزم د اوبو نه برکتي اوبه په جنتونو کې هم نشته. د حوض کوثر نه هم دا غوره دي. ولې که نورې اوبه د دې نه بهترې وې نو د نبي علیہ السلام د زړه د مبارک د انځلو دپاره بیا هغه اوبه راوړی وې. چې سامان د جنت نه راوړي نو ابه راوړی وې که نه د زمزم په اوبو یې وینځه او د زړه سر داسې پوټې غوندې لوتله وه وی هغه یې ترې لرې کړه ویې غورځوله او نبي علیہ السلام ته یې اورئ وی دا د انسان په زړه کې د شیطان د ناستې جالۍ چې دا ترې لرې کو ختمه کو. او یو کاسه وه د سرو زرو چې هغه د ایمان او یا د قیامت پر ورځ ګډ براولي یحیی علیہ السلام له به چاړه ورکې به اعلان کړي او الله بوی دا مرګ دی لال ختم شو. نو مرګ د ګډ په شکل کې ولیدلی شو. وی زما رګونه پې ډک شو او یو مهر وسره زما په زړه د پاسه یې ولګاو او بیا پې لاس راښکه سینه مې بنده شوه. وی یو غیبي تله راله. دا حدیث هم په خصائص کبرا کې جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په مختلفو سندونو راوړی دی. یو سند نه دی ګڼ سندونه یې وله راوړی دی. دا یې ثابت کړی. غیبي تله راله نو یې یو چابلي کې ودرولم او بل چابلي کې بل سړی ودرو نو زه پې درون شم. نو بیا کسان غیبی راتلل هغه زیاتول. اخوا لس شو دی خوازه شم نو بیا زه درون شم. اخوا شل شو دی خوازه شم بیا درون شم. اخوا ته لس بزیاتول. اخوا سل شو دی بل طرف ته زه شم زه پې درون شم. نو دا یو فرشته دی بل ته وایي چې بس مې تله که دا ټول مخلوق د دنیا د سره په یو چابړي کې واچو دی بل طرف ته دی به په هغې درون شي او دی به پې وزندار شي. دی نبی علیہ السلام مبارک د خپل د پیغمبرۍ د نبوت هغه مرتبه ښودله. بلکې بیهقي په دلایل النبوت کې یو قول نقل کړی او په صحیح سند یې نقل کړی ځکه بیهقي وروسته لیکي هذا سند جید اعلی سند دی مزیدار سند دی. وی چې کله ما ته د اقرأ باسم ربک الذي خلق د آیتونه تلاوت شو نو جبریل علیہ السلام بشرنی بالنبوت ما له د نبوت زیری راکړه چې تا له خدای پیغمبري درکړه. خدای به پوره کوي انشاءالله. بهر کیفو خبره مې دې پورې کوله رونو چې جبریل علیہ السلام د دې کارونو نه فارغ شو نو نبی علیہ السلام ته وفرمایه وویل چې اقرأ اولولا سولولا. نو بعض علما یو حدیث نقل کړی دی چې د ریخمو په کپړه کې ورته د آیتونه راوړي دا 15 آیتونه او د ریخمو دا کپړه ډېره مزینه کړې وه په هغې کې ورته وي اقرأ اولولا. نو جواب آسان شو. ما انا بقارئ بخاري کې راځي ما چې زه خو لوستونکی نه د امي ما خو نه سکول ویلی دی نه مې کالج کې سبق ویلی دی نه دارالعلوم او نه په مدرسه کې. خو دا روایت یو پوټی کمزوری دی. مضبوطه خبره دا ده چې جبریل علیہ السلام په یاد ورته لګیا دی. دا مضبوط حدیث دی چې اقرأ لولا چې زه درته کم سویم دا ما سره لولا. نو نبی علیہ السلام وتی ما انا بقارئ. نو دلته اوس ته موږ طالبان سوال کوي چې نبی علیہ السلام خو عربي دی او په عربو کې فصیح ترین او بلیغ ترین شخصیت دی نو دی ولی لوستل نشي کولی. لکه زه تا ته ویم بچې ما سره لولا یا رور شابه ما سره لولا نو ته پښتون او زه راته پښتو ویم نو پښتو لوستل څه ګران خو نه ته خو یې ویلی شي. نو نبی علیہ السلام عربي و او فصیح بلیغ شخصیت دی او د ژبې نه هم خشته ښکلې مزیدار صفا ژبه لري. نو چې جبریل علیہ السلام ورته چې ما سره لولا نو نبی علیہ السلام ولې وی چې ما انا بقارئ نشم لوستلی. دا ولې وای وی دا په نبی علیہ السلام هیبت راغی. بعضې وخت په انسان هیبت راشي ولی دومره ځان له غار دی او غر دی او دومره فرشتې دي مو لیدلې او سینه مبارک هم اوشلېدله او وزن هم پکې وشو او ناشنا خلق هم او جبریل علیہ السلام هغه خپل قوت او طاقت هم شته او میکائیل علیہ السلام دی. نو په نبی علیہ السلام هیبت راغلی دی. دا هغه هیبت ته وجې نه لوستل نشي کولی. او کته وی چې دی خو دغه وخت خدای نبوت ورکو نو دا یره پې ولې راله په پیغمبر یره ولې راځي. نو یره د نبوت سره څه منافي شی نه دی دا راځي.
حضرت ابراہیم علیہ السلام متعلق قرآن شریف کے اللہ فرمائے کہ کل آغا فرشتے رالی دا لوط علیہ السلام دا قوم دا عذاب دا پارا نو ابراہیم علیہ السلام والا ذر فوراً قرآن شریف کے اللہ فرمائے فما لبسا ان جاء بعجل حنیز یو سخی والا رویت کا نو چوی قتل چی اغوی خو خوراک نخوری لکه دا سغلر دا کون چتنی نو ابراہیم علیہ السلام اوجس فی لکی یرارالا نو قرآن شریف کے اللہ وی فلما ذهب عن ابراہیم الروع چی بیا فرشتو وطوی چی من خدا اللہ فرشتیو تالا دزوی زیر درکو او دلوت علیہ السلام قوم حلاکو نو دا ابراہیم علیہ السلام نا یرا لارا نو یرا خو پہ انسان رازی پیغمبر دا دیر لوی شخصیت تے دا خدای نه لاندې د مخلوق نه پورته مرتبه لري خو انسان خودی کنه یاره په خامخا راځي غاخونه د نبی علیہ السلام مبارک شهیدان شو یعنی زخمیان شو په احد کې تبه پی راځي ټوخی پی راځي بیماری پی راځي انسانیت او بشریت خو په پیغمبر کې شته ذاتی تاور نو یاره پیراله یا بل ځای کې راځي چې موسی علیہ السلام کوم وخت کې امسو غردونه نو اغینا مار جوړ شو نو رستو شوته نو الله تعالی لا تخف ما یریگا انه لا يخاف لدي المرسلون زما په مخ کې پیغمبران ولی یریږي نو دا طبيعي را په انسان راځي دا د نبوت سره اس قسمه منافات نه لري خامخا یې په نبی علیہ السلام رااله نو ما اقرا نشي ویله نو حدیث کې راځي د بخاری چې جبريل علیہ السلام ځان ترا ترغاړه وست فغتني ځان ترا ترغاړه استلم زور را لراک نو بیا وی اقرا لولا اوس چته لستی چی مخکې خو صرف د ملاقات یې راوه اوس خو پکې زور راغی جبریل علیہ السلام ملک ته فرشته ده هغه ملکی قوت او طاقت د نبی علیہ السلام په وجود کې وردن نه کوي وی اقرا بیا وی ما انا بقارئ اوس چته لستی شم نو دوباره بیا زور ورکا بیا وی اقرا وی نشم لستل نو درې باره بیا ولا زور ورکا درې زورونه ولا ورکل نو بیا وتی اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم خرونو دا زور یې ولې ورکاو دې زور سره جبريل علیہ السلام کوشش کوي چې مال خدای پاک وصف را کړی دی او زما د سینې نه نبی علیہ السلام طرف ته منتقل شي د دې اثرات ته یو څو مثالونه خیم چې تاسو ذهن نه شبهه ختم شي یو سړی راغی نبی علیہ السلام ته مخامخ کېناست چې کېناست دا سړی نبی علیہ السلام ته چې د مسلمانېږم پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي ډېره ښه ده وی صاحب یو ګناه د هغې نه ګورې نشم صبرېدی مسلمانېږم خو د یوې ګناه نشم صبرېدی ماله به په دې اسلام کې د زنا اجازت راکې صحابه یې اوه وه اوف اوف دا څه کې د نبی علیہ السلام په مخ کې دا خبرې کې قسم دی رسول الله مبارک خدای پاک عجیب شخصیت پیدا کړي د دې سیرت مقصد ګورې دا دی صرف قصې نه دي ټیک ته ځانم خبرول پکار دي د خپل پیغمبر د حالاتونه پکار دي چې موږ خبر شو لیکن غټ مقصد د سیرت دا دی چې موږ د رسول الله مبارک په تعلیمات او عملو کو زده کو هغه اسوه حسنه ده چې هغه سه اخلاق ځان کې پیدا کو نو نبی علیہ السلام مسکی شو رانږدې قرب چې رانږدې کا نو بهترین انداز باندې اوس پوي وی تحبه لاختک وی دا بدعملی بخور لخوخه کې چې ستا خور سره څوک بدعملی وکي وی نه قربان فداک ابي و مور پلار می درنه قربان نه به زخ په خور لخوخه کم انا به بل سخ په خور لخوخه کې وی تحبه لامک مور لبدا گناه خوخه کې وی نه الله رسول قربان نه زمور لخوخه نه به بل سخ خوخه کې وی لور لبه خوخه کې خذل بخوخه کې یو وتشماري وی دا الله رسول قربان نه به زه خذل لخوخه کم نه به بل سخ خوخه کې بس سړی پیش وکنه چې دا بدعملی کوم نو چا سره بکومه یا به د بل چا خوري یا به د چا لوري یا به د چا موري یا به د چا خزي نو چې خپل له نخوخه نو بل ولې خوخه وی غل شو نبی رسول الله څه چلو کو په دې سینه باندې وته لاس مبارک دا سراخ او اللهم طهر قلبه خدای زړه ولا پاک کې دې سړی لا واحسن فرجه او اندامم ولا پاک کې اصحابي وای چې د نبی علیہ السلام لاس زما سینې ته ورسید په ترمذی شریف کې راځي چې د نبی علیہ السلام لازم سینې ته ورسېده وی قسم د شهوت ختم وتښتېده او وی د دې نه پس داسې زمانه شهوت لار
چې زما به خپلې بیبي تم د ضرورت هغه ډېر کم ضرورت پیښېده، پردو خلقو ته خو مې د سر نه د ګناه هغه توجه بلکل ختمه شوه. دا یوه شو. دویم مثال دله در کوم. حضرت جریر ابن عبدالله بجلی نبی علیہ السلام لیگه چا یو کعبه جوړه کړې وه د بیت الله په مقابله کې په یمن کې، نو دی یو لیگه وی لاړ شه او لښکر دله در کوم دا کعبه د بیت الله مقابله کې روانه که. حضرت جریر ابن عبدالله ورته وی وی صاحب زه په اس نشم ټینګېدی، وی چې په اس کېنم را پروزم. وی دلته راشه. نبی علیہ السلام وله په شا لاس کېښود او دعا یې ورته وکړله، او وی د نبی علیہ السلام د لاس لګېدو سره زما په وجود کې داسې طاقت پیدا شو چې تر مرګه پورې ما نه بهترین شاه سوار بل نشته او د اس نه بیا چېرته نه یم پرېوتلی. دا دوه شو. دریم مثال بدله درکم. حضرت ابو محذوره رضی الله عنه وی وی نبی علیہ السلام چې کله مکه فتح کړه او طائف او حنین دا علاقې فتح شو، ډېر نفرت مې وی ما ته وی شابه وایه، وی شروع مې وکړه، وی یریدم که مې نه کوله او مې نه وهي، شروع مې وکړه خو نفرت مې. نو پیغمبر علیه السلام دا لاس را واغېسته او زما په سر یې کېښود او زما په دې مخ یې داسې راښکو او د دې مخ نه لاندې لاړ زما د سینې لی دا لاس را ورسو مبارک. وی د حضور پاک د لاس یخوالی مې په داړه کې محسوس کو او وی د لاس لګېدو سره راته خدای بانګ خوښ که. نو شهادتین په نبی علیہ السلام دو ځله وی، زمونږ د طالبانو ته ترجیع وی په اذان کې. یو ځل وی اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. دې په یو ځل وی دوباره په بیا وی. وی څنګه حال دی؟ وی صاحب ایمان راته خایا. هغه ابو محذوره خدای مسلمان که، نو د مکې مکرمې مؤذن مقرر که. وی د مکې مکرمې مؤذن مې ته مقرر که. دا بل شو. د دې ډېر زیات مثالونه دي. د دې تاثیرات وي، دا روحاني اثر او روحاني تاثیرات وي. نو جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام ځان ته 3 ځله راته راغله باسي دې دپاره چې هغه د ملکیت څه ناسه طاقت د نبی علیہ السلام دی. ولې اوس به ملاقات جبریل سره بار بار کېږي؟ نو چې بار بار کېږي نو هر وخت په ده داسې یره راځي، نو قرآن شریف سره به څه کوي؟ دا خو وحی ده. نو هغه خپل طاقت او قوت یې وردننه کو. زمونږ بعضې علما د هغې یو اوږد 3 نسبتونه دلته ذکر کوي: نسبت انعکاسی، نسبت القایی او اتحادی وغیرہ. واغه تفصیل د طالبانو سره تعلق لري نو درته نه وي. دا 3 زورونه نبی علیہ السلام ورکوته اقرا. ګوره رونو لومبې قرآن شریف دا 15 آیتونه دي. در حقیقت لږ به یو فوټې دلته سوچ کو. 15 آیتونه دي، 4 علمونه دي. ګورئ لومبې 4 علمونو ته اشاره کېږي. ظاهر کې خو مونږ ته 15 آیتونه ښکاري. یو زمونږ پښتانه چې ورته ناظره وایي، نبی علیہ السلام ته وایي اقرأ ما سره لوله. نبی علیہ السلام ورسره لولي. مونږ دا ماشومانو ته چې سبق ښایو نو مونږ ورته څه وایو؟ ناظره ورته وایو، چې دا پښتانه ورته خوینده وایي او دا ښځې مو ورته پخوینده وایي. پخوینده وایه، په ناظره وایه. دا ناظره شوه، د قرآن لوستل دا یوه شو. دویم وایي ما سره وایه. ما در تویلو چې راجح روایت دا دی، ما سره وایه چې زویم نو حفظ په یادو ورته یادی. کاغذ یې ورنکه چې دا ځان سره کور ته یو سو د دې نه وایه. حفظ تی ثابت شو. او نبی علیہ السلام تبا همدقه چې قرآن شریف چې څنګه جبریل علیہ السلام تلاوت کو نو یادېده به ورته. دریم عقایدو ته اشارت شو. اقرأ لولا بسم ربک الذی خلق. ورو لومبې آیت الذی خلق، دا هغه ذات نوم واخله چې هغه د دې ټولو کائناتو خالق دی. دا د عقیدې لومبې باب شو چې کوم ذات دا ټول کائنات پیدا کولی شي، په تا کې د لوستو طاقت هم پیدا کولی شي. چې کوم ذات د نس نه هسته کائنات وجود ته راوستی شي، نو تا کې بغیر د مدرسې او د سکول او د کالج د سبق ویلو نه مضبوط فصیح بلیغ او یو بهترین معلم د انسانیت د نه الله جوړولی شي. او خدای پاک وکړه. زم دا غار حرا ولی خدای منتخب کړه. دې کې الله یو بل حکمت ته اشارت کوي چې د دین خودل نه بلډینګ غواړي، نه لوی مدرسه غواړي او نه لوی دارالعلوم غواړي. که لوی مدرسه، لوی بلډینګ، لوی دارالعلوم
او لنگر او هاستل وغیره ارس پکی وی ډوډۍ نو ټیک ته فایده به ډېره زیاته خو که یو سړی وي زه دین بل ته رسول غواړم او دی په یو شاړ ځای کې هم کېناسته او د دین کار یې شروع کړ او په یو شاړ جومات کې هم کېناسته او د دین کار یې شروع کړ نو رب العالمین به د ده نه مخلوق ته ډېر لوی خیر ورسوي. ګوره غار حرا کې د انتخاب شو او لومبۍ خبره عقیده ده. بنیاد د انسان د عمل عقیده ده. ګوره که عقیده دې بربادی او ته ډېر منځونه هم کې او ډېر نفلونه هم کې او ډېر تهجدونه هم کې نو ګورې دا د خدای په نیز د ماشي د وزر برابر قیمت نه لري. الذي خلق او مفعول به نشته را طالبان په پوهېږي دې نه وروسته یو مفعول غواړي. الذي خلق دا نه چې خلق السماوات اسمانونه پیدا کړل یا خلق الارض مکه پیدا کړه یا خلق الانسان انسان پیدا کړ. دې کې تعمیم ته اشارت دی چې د ټول مخلوق خالق څوک دی؟ رب العالمین. نو چې دومره لوی ذات دی اده سره او د هغه نوم بسم ربک د مدد دپاره د بېل استعانت دپاره ده. د الله د نوم مدد ځان سره واخله چې کم ذات د کائنات و خالق دی تا کې د وینا طاقت او د معلمیت د انسانیت د معلم طاقت پیدا کړل شي. ربک کې دویم عقیدې ته اشارت شو چې عقیده به دې دی چې ګورې د دې ټول خالق رب څوک دی؟ الله دی. رب د مربي په معنا سره دی یو شی کمال ته تدریجا رسول لکه نطفه ده د هغې نه د مور په ګېډه کې خشته ښکل انسان جوړ کړو او بیا چې بار میدان ته راغی نو هغه کم ځای ته کمال ته ورسو. دې ذات ته څه ویلې کېږي؟ رب ورته وایي. هر یو څیز د لاول پوټې وي تدریجا رو 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 په قلار قلار کمال ته ورسوي. دې زمیندار ته مجازي رب وایي لکه چې تیغه روزي نو کله سر اچوي کله خاختراشي کوي او کله دارو درمل نو هغه بوټې کمال ته ورسېږي. دا مجازي دی. په حقیقت کې دا کارونه الله کوي دی او ظاهري سبب. نو رب سمانا تاکي تدریجا د لوستلو او د بل د پویولو او د قرآن د تعلیم طاقت زه پیدا کوم رب نیمه. او دریمه خبره شوه بسم ربک الذي خلق الانسان من علق. دا عجیبه دلیل دی. انسان د وینې د یو لوتلی نه پیدا کړ د مور په ګېډه کې. علق اصل کې د علوق نه ماخوذ دی. یو هغه شی چې هغه چسپان کېږي یو شي پورې هر شی چې وي یو بل شي یو شي پورې چسپان شي او ولګي یو ځای کې یو ټاکی دی راواغېشته او یو دیوال پورې دی ولګوله دې ته ویلې کېږي. د دقه څیز نه الله یو خشته ښکل انسان پیدا کړ. خلق الانسان یو انس او محبت والا او یو قابل شخصیت دا د دغه څیز نه خدای پیدا کړ. نو الله وایي چې دا کولی شم. ګوره لوی عقیده ده. خالق شو مالک شو. دا ماشوم چې بیا د مور په ګېډه کې لویږي د دې لویولو پسې چې څومره طاقتونه لګېدلي دي دا طاقتونه ټول د چا په لاس کې دي؟ دا د الله په لاس کې دي. دې ماشوم ته دغه وخت کې د ده نوکان جوړېږي د مور په دې ګېډه کې د ده غوښه جوړېږي د مور په دې ګېډه کې د ده سرمن جوړېږي د مور په دې ګېډه کې دننه د ده وازګه جوړېږي د ده ویښته جوړېږي په سر د مور په دې ګېډه کې د ده ګرده جوړېږي د ده جگر جوړېږي د مور په دې ګېډه کې د ده کولمې جوړېږي د مور په ګېډه کې د ده سرمن جوړېږي دغې چربي هر څه جوړېږي. دا خو مختلف طاقتونه غواړي که نه دا رسنه دا څنګه اتفاقیات دي. هر شی چې کم ځای له مناسب دی هغه ځای له خپل طاقت رسوي. د مور په ګېډه کې دا کارونه څوک کوي؟ دې ته رب وایي. د رب دا معنا ده دا مفهوم دی. نوک چې د کم شي نه جوړېږي هغه شی به حقه ځای له رسي هلته به نوک جوړېږي. سرمن چې کم ځای کې جوړېږي هغه طاقت به حقه ځای له رسي نو هلته به سرمن جوړېږي. غوښه چې کم ځای جوړېږي یا طاقت به هغه ځای له رسي هلته به غوښه جوړېږي. جگر چې کم ځای کې الله مقدر کړی دی هغه شی به هلته دی هلته به جگر جوړېږي. دې ته رب وایي. یوازې دا نه چې پروردګار او پالون کې رب یو ډېر لوی وسیع مفهوم لري. خپې وله جوړ کړي عقل وله جوړ کړي دماغ او نري نري رګونه بیا په دې عقل په دې مازغو کې او په هغې کې د وینې چلن نه پکې بیټري شته او نه ټرانسفارمر شته او ستا زړه لګیا د خپل حرکت کوي او وینه سپلای کوي او خراب او باسي او تازه وینه وجود ته رسوي او په وینو کې بیا هغه خلیې هغه څومره دي او په زرګونو هغه سپینې او سرې او قصې پسې دا چا پیدا کړلی؟ دې ته رب وایي. رب دا ورته ښایي چې زه رب یم نو تا کې د لوستلو او د تعلیم طاقت پیدا کولی شم. خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم. دوه خبرې دي. ربک الاکرم بعضې وخت کې یو سړی د یو شي تقاضا کوي چې زده کم استاد یې شومي
استاد ورته پورا خبرې نه ښیي. یاره ولې دته که زه دا هر څوک یم خو دې ما سره یو شان شو. الله وی ربک الاکرم، ګورې زه سخي مخه چې د کوم څیز تا ته ضرورت دی فټافټ به درته حاضرېږي. زه به درته ښیم. ربک الاکرم الذي علم بالقلم. اوس دې کې بل اشارت شو، علم بالقلم، اسباب به استعماله. ما هم دله جبریل رالیږم دې ستا یو سبب دی. قلم شو مثلا، دې زمانه کې کمپیوټر شو مثلا، بل یو شی شو د تعلیم او د تعلم په لار کې چې کوم اسباب دي، خو هغه زمانه کې کمپیوټر یاد کړی وي شاید چې خلکو چې دا لا څه شی دی، قلم استعمال شو. نو د علم دوه قسمه دی. یو سړی چې علم زده کوي دوه سببې دي. یو ظاهري سبب هغې ته وایي قلم شو مثلا، دې ته کسبي علم وایي. او یو وهبي علم دی. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل الله علیک کبیرا. وی اغا فضل الله علیک عظیما، وی اغا شی تا ته نو معلوم او ما ده تا خو. یا ماشوم ته هدیناه النجدین، د ښې او د بدې لار ښودل. یا د غوا بچی پیدا شي دا څلور خپې چې اخلي، او د مور غولانځه هغه په خوله باندې لشي. دا طریقې دا هغه وهبي څیزونه دي. الله تعالی القا کوي په یو طریقه، دې ته وهبیات وایي. او یو کسبی دی، هغې کې اسباب له دخل وي. نو دواړه ورته دلته ښیي. علم بالقلم کې کسبي، د قلم ذریعه د واسطې په ذریعه چې کوم علم حاصله. او ورپسې راځي علم الانسان ما لم يعلم، دا هغه وهبي څیزونه شو. نو عقیدم شو پکې. او بل اخلاقیات هم ورته ښیي نبي علیه السلام ته چې اقرأ بسم ربک. اخلاقیاتو باب دا دی چې ګورې د الله نوم به ځان سره ملګری کې، بې د الله د نوم نه به یو کارم نه کې. دلته زمونږ په علاقه کې یو کس ډېر زیات مالدار شوی، د دې ګاډو کاروبار به یې کوو. ناګانه پرېوته، ګاډي م لاړل، کورونه هم ختم شو او عجز فقیر شو. نو مې د یو ډرایور نه تپوس وکړه لکه مې دا سړی خو د ډېر زیات اوچت لاړ، جایدادونه م واخیستلی شو او ګاډي م شو او حیات آباد او ځای په ځای بنګلې م شي او یکدم لاړ پرېوت، د هر څه نه خلاص شو، د کرۍ کور ته لاړ. ما ته یې وي چې دا یو څیز خراب کړو. وی سوات کې م ګاډۍ واغېسته، شوروم کې نوې ګاډۍ م واغېسته. وی چې وام غېسته نو ما چابي را واغېسته، دې نیکله مې ورکړه چې واله نیکه د خدای نوم واله او سټاټ یې کړه. وی ما ته وایي چې ښه د خدای نوم، زه هغه ګاډۍ علم چې بې د خدای د نوم نه سټاټېږي. ما پې 5 روپۍ ورکړې. بس وی اقا سات مې ټکا وخوړه. ملکان کې اکسیډنټ شو چې واپس راتلو، زم زخمی شوم، ام زخمی شو او ګاډۍ چور چور شو، ختم. هغې نه پس زوال راغی، هر څه ختم شو. ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي كل امر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع یا اجزم. هر کار چې هغه ستا محتم به شان کاری ابا د خدای د نوم نه شروع کې بسم الله مو سره وی، نو دا به سر ته رسی. او که د خدای نوم دی وسره وانغښت سر ته ونه رسی. رونو د اسباب د چا په لاس کې دي؟ د الله. ته وایې ما تا خو اسباب استعمال کړل، لیکن اسباب د چا په لاس کې دي؟ او ستا د لاسونه چا په طاقت کې دي؟ الله. نو الله نه به مدد غواړئ. بسم ربک. او الاکرم لفظ چې زه سخیم تا ته علم خیم، ته به هم ځان کې د کرم ماده پیدا کې او بل ته به ګورې ښې. بهر کې دا څلورو علمونو باندې مشتمل دا آیتونه نبی علیہ السلام ته ورکړي شو. او رسول الله مبارک کور ته راغی. چې څنګه راغی او په خدیجې رضی الله عنها راننوت، نو یخني کېده. کور ته ننوت، وی زملوني، په ما صادر واچوي. ډېر لوی زور پې راغی. قرآن حکیم کې ځان له زور دی. حضرت زید ابن ثابت رضی الله عنه فرمایي، دا د وحی کاتب دی، وحی به لیکله. سیوطي په اتقان کې دا حدیث نقل کړی دی. وی یو ځل وحی نازله شو، د نبی علیہ السلام دارون مبارک زما درون د پاسه پروتو. وی زما دیرون له دونه زور ورکه کادت فخذی ان تردوا، چې قریبو چې زما دارون دی ټوټې کړی، ډېر علامات کړی. او حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام به په اوښه سور او په څاروي ټینګېدی به نه شو، څاروي فوراً به کېناستې ده. او بی بی عائشہ صدیقه فرمائی، بخاری شریف کی حدیث تے وَلَقَدْ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ. سخت یخنه کې چې به کله وحی نازلېدله، لکه جنوري او دسمبر میاشت. نو چې ما به د نبي علیہ السلام دی مخ مبارک ته وکتل، نو ان جبینه لا يتفسد عرقا، وی د دې تندینه به د خولو د قطار لاندې را روان. او بل حدیث کې راځي حضرت عمر فاروق او د حضرت اعلی روایت په بخاری شریف کې راځي، د جعرانی په مقام د اعلی حضرت عمر توی یره ما تا هغه ټیم به څنګه وښیي چې په نبي علیہ السلام وحی راځي.
وی پورېږه چې کله شروع شي درته به ویم. وی دې کې نبي علیه السلام نه چا د مسلې تپوس وکړه، وحی را شروع شوه. وی حضرت عمر ما ته وی راشه اعلا ورته ګوره. وی چې نبي علیه السلام نه وحی آثار لاړ، ما ورته کتل، وی سترګې تکې سرې سرې وې او رګونه د مخې پړسېدلي او وی غټې غټې ساګانې غښتلې. نو دا انا سنلقي علیک قولا ثقیلا، د ثقیل یو خوا بله معنا د مشوره، یو دا چې نبي علیه السلام له به ډېر لوی زور ورته. نو دا لومبې وحی وه، نو ډېر لوی زور او هیبت په نبي علیه السلام راغی او کور ته راغی او بیا بی بی خدیجې رضی الله عنها ته یې په ما صادر واچوه. بهر کیف رونو دې نه باقي چې څه واقعات حالات دي اب انشاءالله آینده جمعه کې درته بیان کوم.